बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के हर कले नन्हे टॉपिक ते ज़मूंग द प्रोग्राम چې د اولاد تربیت څومره اهمیت لري او د اولاد تربیت کول څومره ضروری دي. په دې به موږ نن خبره کوو کچرې د اولاد صحیح تربیت وشي نو معاشره د کم خرابونه بچ کیدی شي او موږ چې کوم دی په دې دنیا کې او بیا په آخرت کې هم څنګه کامیابی موندلی شو. که موږ وګورو دغه تربیت چې کله شروع شي او دا په ښه طریقه وشي نو د وړوکوالي نه والا تر آخره پورې او بیا تر هغه آخري دنیا پورې چې کوم دی نو دا موږ له څومره فایده راکولی شي. په دې به نن خبرې اترې کوو که چېرې موږ د اولاد ښه تربیت وکړو نو موږ څومره فایدو سره مخ کیدی شو او که چېرې دغه تربیت کې زموږ نه کوتاهي وشوه نو موږ څومره نقصان سره بیا هم مخ کیدی شو او په دې معاشره کې بیا څومره خرابی چې کوم دی د دغه یو تربیت نشوالي له وجې راپیدا کیدی شي. په دې به خبرې اترې کوو. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه سوالونه وي تاسو موږ ته په دې پروګرام کې لایف کالز کولی شئ. مفتي صاحب به موږ سره پروګرام کې موجود دي، هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتی عبدالغفار قادری صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه طبیعت ښه دی جي؟ الحمدلله. د پروګرام په دې برخه کې به موږ سره د نعتخوان هم چې کومه ده هغه یو برخه شریکه ده، په هغې کې موږ نعتونه وړاندې کوو. د نعت شریف لپاره نن موږ سره پروګرام کې موجود دی حافظ احمد معین. حافظ صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مفتی صاحب نن چې زمونږ کم ټاپک دی نو دا زمونږ کوم معاشره ده په دې کې سره که موږ ریلیټ کړو نو ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې کله دا هغه ګراس روټ ورته وایي د جړلې نه یو څیز چې کوم دی نو هغه ټیک کول دي. کله چې موږ دغه تربیت د دغه جړلې نه شروع کړو د وړکوالي نه د خپل اولاد تربیت وکړو نو دغه معاشره چې کوم دی نو هغه د کم څیزونو نه بچ کیدی شي، څومره فایدو سره موږ مخ کیدی شو. په دې خو به خبرې کوو. که تاسو موږ ته د دې اهمیت حوالې سره ووایئ چې دغه تربیت څومره اهمیت لري. جی بسم الله الرحمن الرحیم. د اولاد د الله جل شانه یو لوی نعمت دی چې چاله الله جل شانه اولاد ورکړي وي نو هغې له الله جل شانه یو امتحان هم ور وړاندې کړی دی چې هغه د اولاد تربیت دی. صحیح. که انسان وګوري چې اولاد ته صحیح تربیت ورکړي شي، موږ معاشره کې ګورو چې دغه اولاد د وجه نه د مور او پلار د خاندان چې دغه نوم چې دی هغه په خاندان کې روښانه شي، په علاقه کې په کلي کې په خپل خپلوانو کې هغه روښانه شي. او که بل طرف ته د هغې اولاد تربیت ونه کړي شي نو دغې اولاد د وجه نه مور او پلار او د هغې خاندان بلکې بعض اوقات هغه کلي هغه علاقه هغه وطن هغه سیمه چې دی هغه بدنامیږي. نو دا اولاد چې دا د الله جل شانه یو امتحان دی، د هغې تربیت زموږ امتحان دی او تربیت دا په یو ورځ کې نه کیږي، دا یو مسلسل عمل دی. نو چې کله الله جل شانه چاله اولاد ورکړو نو دی به بیا د هغې د تربیت دغه امتحان هغه به هم سرته رسي. ځکه چې دا ماشومتوب دا تربیت چې دی دې ته د کاڼې کرښه ویلې کېږي. چې دغه ماشومتوب کې چې کوم سبق ماشوم ته وښودلی شو، ماشوم ذهن خالی وي، هغې ذهن تازه وي، هغه وخت کې کوم سبق ور یاد شو، هغه وخت کې کوم تربیت ورکړی شو، هغه ټول عمر انسان نه نه هېرېږي. او که دغه وخت کې هغه تربیت نه مور پلار خپل خپلوانو سترګې پټې کړې یا کمزوري وکړه، کوتاهي وکړه، هغې پکې څه پاتې راله نو د هغې نقصان بیا دغه ماشوم ته هم کېږي، دغه مور پلار ته هم رسېږي. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو دغه تربیت چې کله موږ شروع کوو نو په کم وختونو کې دغه تربیت پکار دی؟ آیا په دغه ماشوموالیو کې ډېر زیات ضروري دی که نه دغه ماشوموالي نه علاوه چې کوم دی نو دا تر پوره ژونده پورې کله پورې تا سره دغه اولاد وي تر هغې پورې دغه تربیت ضروري دی که نه صرف ماشوموالي کې چې کوم دی نو موږ تربیت وکړو بیا کله ماشوم یا هلک چې کوم دی په خپله باندې پوه شي بالغ شي نو هغه بیا د دغه څیزو ته ضرورت نه؟ تاسو څه وایي؟ جی اسې پکار خو دا ده چې مونږ د ماشوم دغه ژوند یو درې حصو باندې هغه تقسیم کړو. یو د ماشومتوب عمر چې په هغې کې دغه ماشوم صرف مور او پلار ته محتاجه دی. یو بیا د هغې وخت عمر چې هغې کې دی بلوغت ته او چې کله ځوانۍ ته رسي دغې وخت ته نږدې وي نو دغه وخت یو اهم وخت دی، دې وخت کې هم هغه ته تربیت ضرورت دی. او یو خصوصا چې کله بیا زموږ په کلي معاشره کې د یو هلک یا د جنۍ واده کیږي نو دغه وخت کې هغې ته تربیت ډېر زیات ضرورت دی. نو تربیت خو یو مسلسل عمل دی، هر وخت به کوو، خو دغه درې ټایمونه ډېر زیات اهم دي. نو دغه باندې به انشاءالله خبره کوو چې دغه ماشومتوب کې ماشوم ته کم تربیت ضرورت دی چې کله دی نوجوانۍ عمر ته رسي، دی ځوانۍ عمر ته رسي دغه وخت کې، او بیا واده په وخت کې دته هم تربیت ضرورت دی. نو ټول اول چې کله ماشوم دی نو دا وخت د ده د ډېر اهم او د تربیت هغه وخت دی. مور او پلار له ابتدا نه هغه له یو ښه تربیت ورکول پکار دی. نو ښه تربیت اول قدم دا دی چې دغه پلار دی چې کله روزګار کوي، کاروبار کوي، حلال پیسه د کور ته راوړي. صحیح. چې حلال پیسه دی کور ته راوړي، ماشوم
خېټې ته حلال ځي نو دغه ماشوم تربیت به ښه کېږي چې کومه خبره ورته پلار کړي نو هغه خبره به ځای نیسي. صحیح. که یو پلار حرام ګټي او کور ته حرام راوړي نو که چېرې دی په خپل خولې باندې ماشوم ته تربیت ورکوي نو د دې په خوله کې به تاثیر نه وي. که دی په خپل عمل سره ماشوم له تربیت ورکوي هغې عمل کې به برکت نه وي، ځکه چې هغه پلار په خپله چې د هغه خدای او رسول د قانون نه خلاف روان دی. نو ټول نه اول تربیت د ماشوم دپاره هغه د حلال رزق پلار دپاره لازمي دي چې هغه کور ته راوړي، حلال ذریعې باندې پیسې وګټي، حلال وګټي، حرامو نه ځان وساتي. چې کله دی حلال کور ته راوړي نو حلال هغه خپل برکات دي، دغه ماشوم تربیت به بیا ښه کېږي. مور او پلار ورته کومې خبرې کوي، وروڼه خویندې مشرانو ته کومې خبرې کوي، یا د معاشرې نه کومه خبره زده کوي، هغه ښه خبره هغه به د په زړه کې کښېني. صحیح. او چې حرام کور ته راوړي نو حرام ګندګي ده، دغه ګندګۍ د وجه نه بیا د ده په بدن کې به هم ګندګي پیدا کېږي، د ده په سوچونو کې به هم ګندګي پیدا کېږي او د ده په اخلاق او کردار کې به هم ګندګي راځي. نو پلار له ټول نه اول تربیت د بچو له دا ورکول پکار دی چې په خپله هم پلار حلال کور ته راوړي او بچو ته هم دغه خبرو کې چې بچویه حلال به خورئ، حلال به ګټئ، حلال به ځان سره ساتئ. صحیح. نو ټول نه اول تربیت چې انسان ته ملاویږي مور او پلار نه ملاویږي او بیا خصوصا مور سره د ماشوم هغه ناسته پاسته هغه پیښه ډېره زیاته کېږي. صحیح. پلار خو سهار کور ته وځي، مازدیګر ماښام نه راځي، یا هفته پس کور ته راځي، یا میاشت پس کور ته راځي، یا بعضې خلک بیرون ملک بهر ملک وي کلونو پس کور ته واپس راځي. نو هغې دومره تربیت ماشوم له ټایم نشي ورکولی څومره چې مور ورکولی شي. صحیح. نو مور له پکار دی چې په خپله هم د خپل اخلاق او کردار هغه صحیح وساتي او هغې نه وروسته بیا بچي له ماشومتوب نه زموږ ته خپل هغه مور یاد ده، زموږ هغه میندو به ماشومتوب نه چې هغه ماشومان له د الله جل شانو د ذکر تربیت ورکولو. صحیح. چې کله ماشوم به وده کولو نو الله الله به ورته وی، او چې کله ماشوم به خبره کوله اوله خبره شروع کوله ژبې باندې به چې کله هغه ټکې شروع کول نو هغه وخت کې مته لفظ الله به ښودلو. صحیح. او بیا دغه شانته بابا به ورته ښودلو چې د مشر هغه نیکه هغه مینه محبت به ورته ښودلو. نو د مور ټول نه اول تربیت دا دی چې هغه ماشوم ته د الله جل شانو ذکر وښیي، د الله جل شانو نامه وښیي. قرآن پاک کې الله جل شانو سورة لقمان کې د لقمان علیه السلام مبارک د خپل زوی د نصیحت ذکر کړی دی. په هغې نصیحت کې هم هغه ټول نه اول د خپل زوی ته دا ویلو چې یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لکه شرک نه به ځان ساتې. مقصد دا چې ټول نه اول الله جل شانو پېژندل پکار دی. نو میندو له پکار دی چې خپل ماشومانو په خوله باندې د الله جل شانو نامه راولي. بعضې خلک ماشومتوب نه ماشوم ته سندرې او کنځلې او دغه خبرې ورته ښیي او په هغې باندې ورته خوشحالېږي چې ماشوم کور کې خو ښه وي، کور کې خو څوک کنځلې نه کړي، خو چې بار نه زده کړي نو په هغې باندې هغې خوشحالېږي چې ماشوم چې هغه دغه کنځل وکړو. نو دا وخت د تربیت دا وخت هغه منع کول پکار دی چې دغه کنځل باندې خدای پاک خفه کېږي. صحیح. په دغه کنځل باندې رب ذوالجلال خفه کېږي، د ژبې تاثیر ورسره ختمیږي. چې کله ماشومتوب نه انسان دغه ماشوم پوهه کړي نو هغه کور کې دننه هم کنځل نه کوي، کور نه بهر که څوک کنځل کړي دا ماشوم بیا هغه ماشومان پوهه کوي. صحیح. نو ماشوم هغه ټول نه اول تربیتګاه چې دغه د مور غېږه ده. صحیح. نو مور له پکار دی چې ټول نه اول خپل ماشوم ته د الله جل شانو ذکر، خدای پاک نامه، د خدای پاک نامه چې ماشوم په ژبه باندې راله نو خدای پاک رحمت او برکت به ورسره راځي. نو دغه ماشوم تربیت به ډېر ښه طریقې سره شروع شي. صحیح. مفتي صاحب بیا تاسو څنګه خبرو کا چې په 3 سټیجز کې تاسو دا ډیوایډ کړ. که موږ وګورو کله چې یو ماشوم دی هغه ځوانۍ طرف ته ځي، بلوغت طرف ته ځي، په دغه ټایم کې چې کوم دی نو دا څومره اهمیت لري دغه تربیت او بیا دغه تربیت کې د چا څومره کردار دی، مور څومره کردار ادا کولی شي، پلار څومره کردار په دې کې ادا کولی شي چې په دغه ټایم کې د ماشوم ښه تربیت وشي. جی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل روټۍ ته ناست و، یو ماشوم نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره روټۍ ته کېنولو. نو چې کله ماشوم د مور او پلار نه لږه مستغني شي او د په خپله لاس او خپو باندې کار کولی شي، ګرځي را ګرځي، نو دغه وخت کې هم ماشوم له تربیت ورکول پکار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ماشوم ځان سره روټۍ ته کېنولو او هغه ماشوم چې د کاسه کې یو خوا بل خوا نه ترکاري خوړله. نو دوی مبارک فرمایي چې ای ماشومه د الله جل شانو نامه واخله، بسم الله ووایه، او هغې نه اوس خپل طرف نه خوراک کوه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ماشوم ځان سره کېنولو او بیا په ناسته باندې د هغه روټۍ طریقه وکتله چې کومه طریقه صحیح نه وه د هغې اصلاح وکړله. نو مور او پلار له مشرانو له پکار دی چې ماشومان ځان سره روټۍ کې کښېنئ. ماشومان چې کله مور د پیو نه کټ شو او هغه ګرځېدو قابل شو، روټۍ خوراک څښاک شروع کړو، نو ماشوم ځان سره په یو ښه کار کې شاملول پکار دی.
او په هغې کې که هغې نه څه کمې زیاتې کېږي نو هغه بیا پویول پکار دی. نو نبي علیه صلات وسلام به ماشوم کېنولو او ماشوم چې دی هغه خو پویه نه و چې روټۍ به څنګه خورو، نو هغه چې کوم غلط کار کولو نبي صلی الله مبارک هغې تصریح کوله. نو پلاران له نیکونو له ترون له او میندو له کور کې څو مشران هغوی له پکار دی چې ماشوم ځان سره روټۍ کې کښېني. بعضې خلک ځان سره روټۍ ته ماشوم نه کښېني، دا به جامې راله څښا کړي یا به ترکاري به راباندې توی کړي یا خیرن لاس به ما کپړو باندې ولګوي. نو ماشوم ځان سره کېنول پکار دی چې هغه د مشرانو نه د خوراک چل زده کړي. صحیح. بل مفتي صاحب وایي په دې کې ثواب هم ملاوي کله چې ته ماشوم ځان سره دغه ته ترکارۍ ته کښېنو یو ځای هغې روټۍ وخوري. جی بالکل. بعض علماو دا لیکلي دي چې ماشوم چې کوم روټۍ کې شامل شو نو هغې روټۍ حساب کتاب بیا نه کېږي. صحیح. دا ماشوم ځان سره کېنول پکار دی. ماشوم هغه چې کوم داسې عادتونه دي داسې کارونه دي چې هغه د مشر طبیعت نه خلاف دي نو هغې باندې چې مشر صبر وکړي او د هغې اصلاح وکړي نو دا د ماشوم تربیت هم شو او د مشر هغه ذمهواري هم پوره شوه. دغه ماشوم که چېرې ماشومان سره کښېني روټۍ ته او هغوی بیا ماشومان خو ماشومان دي هغوی خو به د ښه خوراک هغه طریقه باندې نه وي پوهه نو د ماشومانو په خوراک په طریقه باندې به خوراک کوي نو د هغوی بچری هم دغه صحیح طریقه زده نه کړي. نو ماشوم ځان سره خوراک یې کېنول پکار دی. بیا چې کله مشر جومات ته ځي نو پکار دا چې مشر ځان سره جومات ته ماشوم بوځي. او ماشومانو دا عادت دی چې کله ماشوم نلکه کولو کړي نو ډېر زیات تیز نلکه کولو کړي نو هغې سره اوبه هم ضایع کېږي. د اوبو هم هغه اسراف دی او ورسره که چېرې ګیر چاپېر کوم خلک ناست وي هغې جامې هم هغه لمدېږي. ژمې موسم د یخني ده نو ماشوم چې ځان سره انسان بوځي او ځان سره کښېني بیا ورته ووایي چې دغه نلکه لږه کولو وکړه معمولي ورته کې. مفتي صاحب دا خبره دلته نه جاري ساتو. موږ سره یو لایف کال دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. زه د امیر کور نه خبر کوم د نوسفار نه. جی جی څه به ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې دا یعنې که مور او پلار سره کمې اوښي تربیت کړي نو اصل داسې وي لکه انسان چې هغه بالغ هم وي وارثه وي هغه به خپله یو مور شي یا پلار شي خپله د بچو تربیت به څنګه کوي بیا دا خپله نه کوي نو هغه به څنګه د بچو تربیت کوي؟ مفتی صاحب تاسو دوی کوېسچن ګین ستاسو आवाज کټ کېږي کاینډلی که تاسو دوباره کال وکړو ستاسو په کوېسچن باندې مونږ بیخي نه پوهېږو که چېرې دوباره کال وشو رابطه ټیک وه نو ستاسو کوېسچن باندې مونږ پوه شو. مفتی صاحب به ستاسو د کال چې کوم دی نو هغه بیا جواب درکړي چې ستاسو څه پوښتنې وي. مفتی صاحب مونږ همدغه د ماشومانو دغه تربیت حوالې سره خبره کوله چې روټۍ ته یې ځان سره کښېنو هغوی ته خپل ښه عادات ښایو که چېرې مونږ یې ځان سره نه کښېنو او مونږ یې ځان سره نه بوځو دغه جومات ته نو بیا هغوی به دغه زموږ نه دغه طریقه څنګه زده کوي هغوی به د لمونځ اهمیت نه څه خبرېږي. مفتي صاحب یو جوماتو په نیټ باندې ما کتلو چې هغې کې په جومات باندې بهر لیکلي که چېرې تاسو په جومات کې د ماشومانو اواز نه اورئ شور نه اورئ نو مطلب دا دی چې دا د خفګان خبره ده. د خفګان داسې خبره چې ستاسو راتلونکی نسل د جومات تربیت نه اخلي. خو بعضې مونږ ګورو چې یاره اکثر جوماتونو کې چې ماشومان مه راولي دلته ورانې کوي. په دغه ټایم کې چې کوم دی نو څه کول پکار دي؟ ماشوم په کوم حده پورې چې د هغه څومره عمر شي هغه ځان ساتلی شي نشي ساتلی کوم ټایمه پورې دغه جومات ته بوتلل پکار دي چې هغه ته مونږ جومات تربیت هم شروع کړو؟ بیا جی ماشوم تربیت چې دی هغه ډېر ضروري دی او ماشوم د نور خلکو نه ډېر زر زده کوي. صحیح. که پلار ورته کور کې وي چې ماشومه قیام دی بیا رکوع دی بیا سجده ده نو هغه به دومره زر زده نه کړي چې دوه درې ځله جومات ته لاړو رالو او ګیر چاپېر کسانو ته هغه ګوري چې اول چې دی لاس تړلی دی په نامه باندې بیا چې دی هغه رکوع ته لاړو بیا سجدې ته لاړو نو په دې طریقې سره ماشوم ډېر زر زده کوي. صحیح. ما په خپله وړه ماشومه ده هغه لا ګرځېدلی شي خو چې کله زه مونځ کومه کور کې نوافل سنت مونځ کومه فرض نو هغه ما سره راشي ما سره جوخته ودرېږي او څنګه زه کوم هغه ګرځېدلی شي خو ناسته باندې ما سره هغه شانتې مونځ کوي. صحیح. نو دا انسان چې کله کور کې یا جومات کې خپل ماشومان ځان سره بوځي او هغوی په مخ کې یو عمل وکړي نو بعض اوقات دغه فعل چې دی د قول نه زیات انسان تربیت کوي. انسان زر زده کړه کوي نو ځکه چې ډېر استادان داسې کوي چې ماشومانو ته چې کله مونځ زده کوي نو د ماشومانو صف ودري او هغې کې ورته یو مخکې کړي او هغه بیا مونځ وایي او شاته ورپسې هغې مونځ وایي نو ماشومانو جومات ته راتلل ضروري دي. صحیح. ځکه چې دغه ماشومان د مستقبل نوجوانان دي او ځوانان دي
چې دی اول نه جماعت نه کټ شو نو بیا راتلونکي وخت کې دی په زوره څوک جماعت ته نشي راوستی. صحیح. هغې که هلته کې شور هم کوي نو دغه مونځ کې خیر دی. بالکل شور هغه داسې خبره ده چې لکه هغه ډېر لږ ماشومان چې هغه شور کوي. جی جی. هغه زه وایم چې لس کې به دوه درې داسې چې هغوی به شور کوي او هغه اووه کسان به داسې چې هغه به ودرېږي. نو هغې دوه درې د وجې نه مونږ دغه اووه ماشومان هم عام طور باندې اعلان وکړو چې جومات ته به نه راځي، دا ښه خبره نه ده. صحیح. مطلب د دې دا شور برداشت کول چې کوم دی نو برداشت کول پکار دی. صحیح. مفتي صاحب مونږ سره یو کالر دی. جی څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ صحیح. کار ډراپ شوی دی مفتي صاحب. مونږ د دې نه پس چې کوم دی نو د ځوانانو خبره کوله چې کله یو انسان بلوغت طرف ته ځي په دغه ټایم کې بیا څه ذمهوارۍ وي د تربیت چې دغلته څه کول پکار دي داسې چې د هغې تربیت په دغه ټایم کې ښه شي؟ جی کور کې چې کله یو ماشوم هغه ځوانۍ ته نږدې شي، بلوغت ته نږدې شي، نو اکثر مونږ ګورو چې دغه ماشوم بیا مور سره تیزیږي. صحیح. د هغې وجه دا چې ماشومتوب نه مور د غېږې نه دغې عمر پورې دغې ماشوم سره مور مینه محبت کړي. صحیح. مفتي صاحب ستاسو خبره دلته کټ کوم، مونږ سره بیا یو کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی زه د امیر کوټه والا خبره کوم د نوښار نه. جی جی. ما ته وایي چې ښځه خپله وي لکه خپله ځوان پوهېږي چې زه د بچو تربیت څنګه وکړم. هغه غواړي چې زما بچي د لکه ښه تربیت وشي نو هغه به خپل بچو تربیت څنګه کوي؟ صحیح. بل کوشچن ستا شته؟ په یو دا سوال چې لکه ماشومان په د ټي وي موبایل وغیره باندې راوړي هغه به څنګه د دې نه واپس لرې کړو؟ لکه 4-5 سال کې هغوی په موبایل او د دغه باندې راوړي دې نه به بیا ماشوم څنګه لرې کړو؟ دا دوه سوال دي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب یو خو دا دی چې د ماشوم ښه تربیت کول وي د دې څه طریقه ده چې موږ د خپل ماشوم ښه تربیت وکړو، په ښه طریقه باندې لوی کړو. بل کوشچن دا دی موږ اکثر د کورونو کې کتلي چې ماشوم لږ په جړه شي موبایل ورته ورکړو، دا واله په دې باندې کارټون وګوره، په دې دا وګوره، په دې دا وګوره. موبایل او عادت ماشوم نن سبا ډېر زیات اخیستی دی. اول به ماشومانو کلونو سره لوبې کولې، اوس موبایلو سره لوبې کوي، په دې کلاریږي، ټایم دې له زیات ورکوي. وایي چې دغه عادت وله څنګه ختم کړو؟ نو ټول نه اول خبره چې دې تپوس وکړو چې ښه تربیت څنګه ورکړو. جی. نو ښه تربیت دپاره یو خو انسان عقل هم دی چې انسان ته عقل دا ښیي چې دا کار ښه دی او دا کار بد دی. صحیح. نو اور یو دا دی چې انسان ته اسلام دینی تعلیمات دا ښیي چې دا ښه دی او دا بد دی. نو انسان خپل عقل باندې هم دا معلومو چې دا کار ښه دی، دا کول پکار دی، دا نه دی ښه، دا نه دی کول پکار. نو ماشوم چې دغه شانته یو کار وکړي نو اکې وخت هغه پوهول پکار دی. ځکه چې کله انسان په وخت باندې یو خبره وکړي نو وروستو هغه لس خبرو نه په وخت باندې یوه خبره ډېر اثر کوي. صحیح. وروستو بیا انسان لس خبرې کوي خو لس خبرې دومره ځای نه نیسي، دومره اثر نه کوي څومره چې هغه په وخت باندې یوه خبره اثر کوي. نو ماشوم چې کله یو داسې کار وکړي چې هغه د خاندان د روایات او طریقې کار یا د پښتنو روایت طریقې کار یا د اسلامي تعلیمات نه خلاف وي نو اکې وخت هغه پوهول پکار دی. ماشوم ته چې اکې وخت خبرو چې هغه پوه شي چې دا ما کار غلط وکړو، زما دا کار غلط دی، زما دا کار ښه نه دی، نو بیا دپاره هغې نه هغه ځان ساتي. او بیا ماشومان یو بل ته هم وایي چې دا کار مه کوه، دا کار چې دی بابا په خفه کېږي، امي په خفه کېږي، ابو په خفه کېږي. نو ماشوم اکې وخت کې پوهول پکار دی چې کله د خپل د کلي علاقې معاشري روایات یا د اسلامي روایت نه خلاف کار وکړي نو اکې وخت کې پوهول پکار دی. نو دې دپاره خو اوس ډېر وسیع موضوع ده، لکه انسان چې اسلامي تعلیمات نه ځان خبر کړي چې کوم جایز دي، کوم ناجایز دي، کوم ښه دي، بد دي، هغې نه ځان خبر کړي. یا انسان د خپل کلي علاقه خپل ځان ته وګوري چې موږ ته ماشومتوب کې مور څنګه تربیت راکړی، پلار څنګه تربیت راکړی، ماشوم د هغې نه خلاف چلېږي نو هغه پوهول پکار دی. نو دا د هغه د تربیت طریقه ده. صحیح. د دویم سوال یې د موبایل چې د موبایل عادت ماشومانو اخیستی، دغه عادت وله څنګه ختم کړو؟ نو د هغې عادت دا طریقه ده چې لکه رو انسان هغه کم کړي، ماشومان د مصروفه کړي په سکول کار کې، په ټیوشن کې، په سپارې سبق کې، مدرسې ته لیږلو کې. ماشومان ته چې مخصوص ټایم کې صرف موبایل ورکړي شي نو دا دې سره دغه ماشومان بیا کنټرول کېږي. که هغوی فارغ وي، هغوی څه کار نه وي نو هغوی بیا خامخا ځان په یو کار کې مصروفه کوي. نو هغوی دې مصروفه کړي شي او هغه مخصوص وخت دپاره که هغه ورکوي کارټون لپاره ورکوي یا په هغې کې ورته پویم اچولی دي، هغې کې ورته نظمونه اچولی دي، هغې کې ورته سبق اچولی دي. بعض سکولونو کې هم باقاعده ټیبلټ باندې هغې ته سبق ښودلی کېږي، هغې ته په پروجیکټر باندې یا په هغې ته په لیپټاپ باندې یا هغې باندې سبق ښودلی کېږي ټیبلټس باندې. نو هغې خو بیا هلته نه زده کړې د هغې به خامخا کور کې هغې پریکټس کوي. نو که چېرې داسې نشته د هغې سکول کې دا سیسټم نشته لکه زموږ سرکاري سکولونه دي یا عام پرایویټ سکولونه دي هغې کې دا سیسټم نشته نو چې کوم ماشوم عادت نه دی نو هغه له د وخت عادت نه ورکول پکار. او که هغه عادت شوی دی نو هغې عادت بیا لیمیټډ کول پکار دی. صحیح. دا وخت مو سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
بلال موږ خبرې کوم ګلبار نه چې جی جی څه به ویل غواړئ؟ زموږ کور والا وفات شوی دی 10 کاله وشو چې جی جی نو زه هغه خوب کې داسې وینم چې زه مور کره تللی یم او زه هغې ته یم چې زه کور ته ځم ما ته به هغه غوسه وي صحیح بس زه هر ټایم دا خوب وینم چې صحیح زه کور ته هغې ته یم چې زه کور ته ځم ما ته به هغه غوسه وي نو چې کور ته راشم دوی ما ته څه ونه وایي. صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړئ. مفتي صاحب تاسو د هغوی کوېسچن کولی د دې خوب خاوند وفات شوی دی جی جی اور هغه خبر باندې پوه نه شوم چې دوی وایي چې کله زه مور کرې لاړه شم نو د شپې خوب وینم چې هغه راته وایي چې کور ته راشه نو زه کور کې وایم چې یار هغه به راته غوسه وي او زه کور ته ځم خو چې راشم وایي بیا ما ته څه ونه وایي. او نو د دغه دا د یو حقیقت دی په اسلامي لټریچر کې کتابونو کې د تذکره ملاویږي جی چې مړې پس د وفات نه هم د خپلوانو د حالاتو نه خبرېږي. صحیح د پاسه داسې نظام شته دی غیبي نظام چې په هغې باندې هم عقل پوره نه رسي چې هغې کې دا خبره شته په اسلامي لټریچر کې چې دغه مړې پس د وفات نه هم د خپل کور حالاتو نه خبرېږي. صحیح په بعض اوقات چې هغه خبره ښه نه وي نو په هغې باندې هغه باقاعده خوب کې خپلوانو سره ملاویږي د هغې ورته دا کار داسې مه کوئ. صحیح نو د دې ډېر مثالونه شته دی. نو که چېرې دغه خاوند په خپل ژوند کې د ښځې په کور ته تلو باندې خفه کېدو بعضې خواتین داسې چې زر زر کور ته ځي یا کم وخت کې ماشومانو سکولونه وي او هغه وخت کې کورونو ته ځي نو هغې د وجې نه ماشومان سکول خرابېږي نو دغه شانتې خبرو که چېرې خاوند په ژوند کې خفه کېدو نو د هغې خفګان خیال ساتل پکار دی نه تلل پکار. صحیح نو دا خاوند او خپل خپلوان چې کله وفات شي بیا هم د دنیا د بعضو خبرو کې خبرېږي. څنګه خبرېږي دا بس خدای پاک یو نظام دی چې موږ هغې ته عقل پوره نه رسي خو اسلامي لټریچر کې دغه ډېر مثالونه شته او ما ته ذاتي طور باندې خلک رابطې کوي د خوب تعبیر دپاره هغې دپاره نو ډېر خلکو داسې ما ته خوبونه بیان کړي دي چې کور کې یو واقع شوې ده او بیا هغه پلار یا نیکه یا خاوند هغه بیا خوب کې بیا داسې مه کوئ. صحیح ګرانو کتونکو مونږ به په دې خپله موضوع باندې دا خبرې اترې جاري ساتو چې د اولاد تربیت څنګه کول پکار دي د دې څومره اهمیت دی او د دې فایدې څه دي مونږ لا په دې معاشره کې په دې دنیا کې او بیا په آخرت کې د اولاد تربیت چې ښه وشي دا مونږ ته څه فایدې راغی. په دې اړه ستاسو هم که څه کوېسچن وي تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ. اوس یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننی موضوع ده زمونږ د پروګرام چې د اولاد تربیت به څنګه کوو د اولاد تربیت څومره اهم دی په دې باندې زمونږ ډسکشن جاری دی. ستاسو هم که څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ. مفتي صاحب موجود دی تاسو ته به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب د برک نه وړاندې مونږ خبره کوله د تربیت حوالې سره کله چې یو ماشوم بلوغت طرف ته ځي نو دې ټایم کې تربیت څومره اهم دی د چا ذمهواري جوړیږي بیا؟ جی ماشوم تربیت ماشومتوب نه ډېر اهم دی خو چې کله دغه وخت راشي بلوغت ته ماشوم نږدې شي دا یو ډېر اهم سټیج دی دا یو اهم مرحله ده. دغه وخت کې مور نه زیات د پلار هغه تربیت هغه ضرورت پیښیږي ځکه چې مور عام طور باندې موږ ګورو چې هغه ډېر نرمه وي هغه ماشوم سره مینه محبت کوونکې وي نو هغه دومره سختي ماشوم سره نشي کولی او پلار د هغې په مقابله کې ماشوم ته سختي هم کولی شي ماشوم ته نه یریږي هم نو دغه وخت کې بیا ډېر ذمهواري د پلار جوړیږي. نو پلار له پکار دی چې ماشوم ځان ته رانږدې کړي او په نرمه لهجه کې په نرمه طریقه باندې د هغه چې را جسماني تبدیلی پکې راځي او د هغې مطابق راتلونکي وخت کې دته څه کوم تکلیف یا مشکلات یا داسې حالات پېښېدی شي هغې نه دی ماشوم خبر کړي. نن سبا موږ ګورو معاشره کې داسې ډېر واقعات ډېر کیسونه داسې وشو چې هغې کې ماشومان ته نقصان ورسېده نو هغې دپاره اوس نه چې کومه لور وي یا زوی وي نو چې واړه وي نو مور له پکار دي چې په کور کې هغه ماشومان پوهې کړي چې دغه تاسو څه غلط طریقې باندې لاس ولګوي ځان ته رانږدې کوي یا ټافیانې درکوي یا داسې خوراک کار څه درکوي هغه ته نه مه اخلی او که هغه وخت کې څوک وي نو چغه وښیه چې تاسو نه ګیر چاپېر خلک خبر شي نو چې کله ماشوم کور نه دغه ماشوم تربیت وکړي شي نو هغه ته بیا ماشوم چې د هغه سیکیور وي هغه حفاظت کوي. صحیح او خصوصا دا بلوغت دا وخت چې نوجوانانو دپاره هلکانو دپاره چې هغوی د کور نه بار وي هغې دپاره ډېر خطرناک وي. جنۍ خو هغه کور کې دننه وي د هغې بیا هم زموږ په معاشره کې الحمدلله سیکیورټي او سیکیورنس ډېر زیات دی خو الګ دا سیسټم چې د هغه ډېر اهم دی. دې دپاره پلار له پکار دی چې پلار په خپله دغه وخت تېر کړی دی هغه د معاشرې نه دغه وخت تېر کړی دی راوتی دی نو پلار له پکار دی چې د ماشوم چې دغه وخت کې څومره ضروري خبرې دي هغه ماشوم پوهه کړي.
صحیح ځکه مور د بهر ماحول نه ډېر زیاته باخبر نه ده نو مور یې دومره نشي پوهولی څومره چې پلار پوهولی شي نو پلار دغه وخت کې ضرورت دی چې پلار را مخکې شي او د خپل ماشوم د راتلونکي مستقبل دپاره ځکه که دغه وخت کې ماشوم هغه صحیح تربیت وشو نو راتلونکي بیا ځواني او وروستو هغه ژوند کې ماشوم هغه وخت ښه رواني که دغه وخت کې ماشوم غلط لاسو ته لاړو یا موږ ګورو چې دغه وخت کې زموږ په بعضې خلک هغه نسوار شروع کړي بعض کسان چې هغه مرګونو سره سګرټ شروع کړي نو دغه ابتدایي انیشل سټیج کې چې دغه وخت کې دغه نسوار او سګرټ نه منع کړي شي نو وروستو بیا چې کوم خطرناکې نشي دي چې هغه د انسان د ژوند نه وباسي انسان د خپل کار نه وباسي د نور خلکو کار نه وباسي د مور پلار کار نه وباسي نو هغې نشو نه به دغه بچ شي صحیح نو انیشل سټیج باندې ماشوم پوهول پکار دی چې دا ستا د ګټې کار دی او دا ستا د تاوان کار دی دین دا به کوې او دین به ځان ساتئ نو پلار چې دی هغه په دغه معاشره کې لوی شوی دی هغه پوهی وي نو هغه له پکار دی چې دغه ماشوم سره دومره فرینکنس او دومره نرمي او دومره ښایسته اخلاق ورسره وچلي چې ماشوم ترې یریږي نه ماشوم ترې تښتي نه بلکې ماشوم ورسره کینی او د هغې تربیت وکړي زموږ بعضې خلک په اولاد کې چې داسې کار ووي نو فوراً څپېړه چلی نو څپېړې نه کار اخلي نو څپېړې نه کار اخلي نو ماشوم په زړه کې د پلار هغه دومره یره کینی چې بیا ماشوم د پلار هغه یرې د وجې نه د پلار هغې خبرې ته غوږ نه نیسي هغه په زړه کې یره پرته وي د پلار خبرې طرف ته هغه توجه سوچ نه بلکې هغه دې یره کې چې اوس څپېړه راله اوس راله څپېړه راکړي نو هغه په یره کې ناستي د پلار هغه پوره خبره صحیح طریقې سره ونري نبی علیہ السلام مبارک د خلکو تربیت کړی دی صحابه کرامو تربیت کړی دی انس بن مالک د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خادم و وړوکې عمر کې هغه مبارک راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تقریبا 10 کاله خدمت کړی دی انس بن مالک سے فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک چرې هم ما ته هغې مبارکه سخته خبره نه ده کړې صحیح چې ته والې نه یم یو پیره زه څه کار پسې هغې ورلېږلم زه هغې کار پسې بار لاړم بار ماشومان لبې کولې ځم هغې سره ولګېدم لبو کې مصروفه شوم نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ما پسې رالو ما ته وشي تا خو زه کار پسې لېږلی وم نو بس ما بیا هغې کار پسې روان شوم نو مقصد دا چې د ټول نه ښه تربیت چې کېږي هغه انسان د خپل فعل نه چې خپل فعل چې دی خپل بچو ته مخې ته کړي د خپل عمل چې وړاندې کړي نو هغې باندې ډېر ښه تربیت کېږي صحیح مفتی صاحب دا خبره به جاري ساتو مونږ سره یو لایف کالر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه کوم جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی زه د بلال خور اسلام آباد نه خبرې کوم جی 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 زما کوېشن دی د مفتي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی اصل کې تاسو د نوم مینینګ تپوس کو زیمل څه نوم دی جی زیمل زیمل او جی صحیح د زیمل نوم چې دی د دې د مینینګ ما تپوس کو چې دا د الکانو نوم دی او د دې مینینګ راځي که نه صحیح او که جنکو نوم دی ځکه چې داسې کله کله دغه کوي صحیح او جی بالکل او یو ستاسو د ټاپک نه لږ چینج کوېشن دی جی چې د دې ډرایوینګ کله کله مونږ په سفر کې دا مونځ ته ایښ وي که نه نو مونږ کله کله په ګاډي کې پکې وکړو نو د روان ګاډي او د ولاړ ګاډي دا راته هم ووایئ صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړي مفتي صاحب یو خو د مونځ خبره وکړه چې کله مونږ په سفر کې نو بیا دغه مونځ څه طریقه ده چې کله مونږ اسلام آباد نه پېښور ته راځو یا نور طرف ته مونږ چې کوم دی سفر کوو او بل د نوم تپوس یې وکړو جی سفر دپاره دا مسله ده چې کوم مونځ 4 رکعته مونځ دی نو هغه 4 رکعته مونځ به سفر په حالت کې 2 رکعته کوي صحیح او که دلته راځي دلته کې خپل کور شته خپل کور دی دلته کې خپل فیملی اوسېږي مور پلار دلته کې دي نو دلته کې هغې بیا مقیم دي صحیح او که چېرې دلته کې هغې فیملی شفټ شوې هلته کې ده دلته کې رور کره راځي خپلوانو کره راځي او بیا واپس ځي او د 14 ورځو پورې هغې د سټې اراده ده نو دوی دلته کې هم مسافر دي صحیح دلته کې به هم دوی کسرانه کوي سفرانه کوي کسر مونځ به کوي نو هغه دقه ده چې 4 رکعته ماسپښین مازدیګر ماستن به 2 رکعته کوي او وتر واجب به هم پوره کوي او که ټایم ورسره شته آرام شته سهولت دی نو سنت به هم ورسره کوي صحیح خپل ګاډی دی او درېدی شي نو سنت به هم ورسره وکړي آرام دی سهولت دی ستړي نه دی ډېر زیات نو سنت به هم ورسره وکړي او واجب به وتر واجب به خامخا کوي او دلته کې پاتې کېږي سهولت دی آرام دی نو بیا به دلته کې سنت به هم ورسره کوي او چې کله بیا واپس خپل علاقې ته انټر شي واپسې کې اسلام آباد حدود کې د دوی کور دی اسلام آباد حدود سټارټ شي نو هلته نه دوی بیا پوره مونځ به کوي که اسلام آباد نه بهر دی نو دوی به بیا هغې پورې سفرانه مونځ کولی شي مفتي صاحب که چېرې ګاډی ودرېدو بندوبست نی او روان دی او د مونځ ټایم تېرېږي
په دغه ټایم کې بیا څه کول پکار دي؟ په ګاډي کې د سفر دوران مونځ کیږي بیا؟ بعضې ګاډي داسې سورلی داسې چې هغه نه ودرېږي، جی لکه جهاز کې دی یا ریل کې دی یا داسې بس دی چې هغه سټاپ باندې ودرېدلی اوس بل سټاپ نه کي، هغه به خپل سټاپ باندې ودرېږي او هغې کې مونځ قضا کېږي. نو دغه شان د ځای کې انسان په سیټ باندې هم مونځ کولی شي. صحیح. جهاز کې که چېرې ځای نشته ودرېدو، لکه سعودي ایرلاین ما داسې اورېدلي چې هغې شاته ځای جوړ کړی دی مونځ دپاره، او نور ایرلاینس کې نه، نو هغې کې بیا سیټ باندې انسان کولی شي. او دغه شان ریل کې هم په خپل سیټ باندې کولی شي، او هغه بس چې هغه اوس سټاپ نه کوي مونځ قضا کړي، نو بیا په سیټ باندې هم په ناسته باندې مونځ کولی شي. صحیح. اشارو سره هغې د نوم تپوس کړو مفتي صاحب چې زیمل نوم. دغه زیمل نوم زما په ذهن کې د دې معنا فلحال نشته، ځکه چې دا داسې عربي یا داسې زموږ د ژبې نوم نه ښکاري. بعضې ټکي داسې چې هغې بل ژبې نه کنورټ شوي وي یا خلکو د بل چا بل ژبه کې اورېدلي هغه بیا کړي. نو نوم په باره کې زما مشوره دا ده چې داسې نوم کېدی چې هغه د دې نه مخکې د یو پاکې هستی او د ښې بیبي نوم تیر شوي، نو هغه نوم کېښودل پکار دي. هغې نوم برکات او د هغې هستۍ هغه نسبت هغه برکات هغه هم ورته میلاویږي. که نوې نوې نوم کېدو د هغې بیا معنا معلوم نه وي، او بعض اوقات د هغې غلطه معنا وي بل ژبه کې، دا بل ژبې ټکي موږ ته پته نه، نو هغه غلطې معنی د وجې نه په ماشوم په شخصیت باندې هغه غلط اثر پرېوځي. صحیح. مفتي صاحب دا وخت موږ سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ریاض بردیر. جی څه پوښتنه به کوئ؟ مفتي صاحب ته سلام وایو. وعلیکم السلام. پس مفتي صاحب نه تاسو کوي چې دا غره دا اکثر جمعې پر باندې خلک دا مونږ کوي، دا فرض مونږ د جمعې نه مونږ چې کوم کنه، او نو هغې نه پس بیا دغه سنت نه کوي. نو آیا دا پرېښودی شي چې جواز شته که نشته که نه خلک یې خپله ځانه پرېږدي؟ اکثر مونږ ووینو که نه. صحیح. دې باره کې لږ روښنمایي وکړي. صحیح. تا ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب مونږ اکثر کتلي دا ایشو ډیره زیاته عام ده. اکثر مونږ جمعه ګورو زمونږ چې کوم علماء کرام دي هغوی هم په دې باندې خبره کوي. اکثر د جمعې مونځ چې کله کیږي نو فرضو کې او بیا ټول جماعت خالی شي، تقریبا ټول نه خو لږ خلک پکې پاتې شي او زیاتره خلک ترې نه وځي. نو دغه سنت پرېږدي، بیا دغه سنت چې کوم دی پرېښودل وایي دی کې دا جایز دی ګناه ده، دا څه کول پکار دي؟ جی سنت د نبی علیه صلات وسلام باره په دوه قسمه دي، یو ته سنت موقده وي، یو د سنت غیر موقده. نو دغه جمعې مانځه نه وروستو یا مخکې چې کوم څلور سنت دي یا وروستو دوه سنت دي او څلور سنت دي، دې ته سنت موقده وي. هغه سنت چې د هغې تاکید شوی دا به کوی. مونږ ته الله جل شانو قرآن پاک کې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول حکم کړی چې الله او د الله رسول دواړه اطاعت به کوی. دغه فرض چې دغه مونځ چې دا فرض دی، دا فرض چې مونځ کوو دا اقیم الصلاة د رب ذوالجلال په حکم باندې کوو. صحیح. او دا سنت چې دا نبی علیه صلات وسلام مبارک کړي، نو مونږ د هغې مبارک په اتباع کې دغه سنت کوو. صحیح. نو سنت هم کول پکار دی، فرض هم کول پکار دی. سنت چې دی هغه خپل اجر و ثواب دی، فرض خپل اجر و ثواب دی. نو څوک سنت موقده پرېږدي نو دی په دغې عمل باندې ګناهګارېږي. د نبي علیه صلات وسلام به سنت یې پرېښودو. صحیح. د دغې عمل ګناه ورته میلاویږي چې د نبي علیه صلات وسلام به سنت یې پرېښودل. خو دا ده چې کله انسان مسافر دی، تکلیف کې دی، بیمار دی، یا دته آفس طرف نه دومره ټایم نه دی میلاو شوی چې دی بیا ډېر ټایم بهر تېر کړي. زموږ الحمدلله اسلامي ملک ته دلته کې آفس نه دا پابندي نه وي، خو یورپین ممالک کې بعضې ملکونو کې هغې ته لیمیټډ اجازت وي. نو هلته کې خیر دی، خو خپل ملک کې دلته کې 15 منټه لیټ تلو باندې جماعت نه هغه یو آفس هم څه نه وي. صحیح. ګرانو کتونکو په دې موضوع باندې به زمونږ دغه بحث جاري وي. اوس دوی یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ نن د اولاد تربیت حوالې سره چې دا اولاد تربیت څومره زیات ضروري دی او دا څومره اهمیت لري. مفتي صاحب یو کس تپوس کړی دی چې بیماری کې یو تن مړ شي، د هغه نه کوم منځونه قضا شوي یا ترېنه روژې قضا شوي یا نور داسې عبادت وي، د هغې د راګرځولو څه طریقه ده؟ جی انسان باندې بعض عبادات لازم دي، هغه کار فرض دی. لکه 15 وخته مونځ شو اور روزے شو د رمضان مبارک، او که چېرې حج پې فرض شو اور دغه شانته زکات پې فرض شو. نو بعضې عبادات داسې دي چې هغه په دې باندې واجب دي، هغه ادا کول لازم دي. لکه انسان منخه وکړي چې زما دا کار وشو زه به دغه شیز پوره کوم، زه به دغه ګډ بلالوم یا به دغه خیرات کوم، دا واجب دی پوره کول. نو دغه شانته کوم عبادات په دې باندې لازم و، ده په خپل ژوند کې ادا نه کړي شو. صحیح.
نو په کار دا دی چې دې چې کله دنیا نه رخصتي ده ته پته ده چې د اوس دنیا نه روان یم د سره موقع شته نو دی به وصیت کوي هغې دپاره صحیح چې زما دومره مال پاتې دی او د هغې نه به زما دغه منځونو روجو او مناخه مې کړې ده دا شیز مې کړی د هغې به تاسو څه کوئ هغه شیز به ادا کړئ صحیح که یو انسان دغه وصیت ونه کړ او پیسې ته نه پاتې دي نو بیا خپلوان له پکار دی وارثان له بچو له پکار دی چې د خپل پلار طرف نه د منځونو او د روجو هغه فدیه ورکړي صحیح فدیه هغه داسې چې یو روجې په سر باندې یو سرسایه یو مونځ په سر باندې یو سرسایه نو یو ورځ په سر باندې شپږ سرسایه به د منځونو طرف نه ورکړي 5 منځونه یو وتر واجب او روجو په سر باندې به د یو روجې په سر باندې به یو سرسایه ورکړي بعض اوقات دغه روجې هم ډېرې پاتې شوي منځونه هم ډېر پاتې شوي او یو سرسایه چې دا هغه 120 130 روپۍ 140 روپۍ نو دا خو دومره هر چا وس نه کېږي چې یو ورځ په بس کې هغه تقریبا 600 650 روپۍ ورکړي جی نو هغې دپاره بیا فقهاو یو طریقه لیکلی ده هغې ته هیله اسقاط وایي هغه هیله اسقاط یو پوره پروسیجر دی پوره طریقه کار دی چې یو غریب سړی مړ شو او په هغې باندې روجې پاتې دي په هغې باندې منځونه پاتې دي په هغې باندې منظورات هغې منخې کړي دي هغه پاتې دي اوس هغه مال دغه وارثان پیسو نه نشي ادا کولی وارثان څه دومره پیسې نشي هغې غریبانان دي پخپله او د پلاړ غاړه هم ازادول غواړي نو هغې دپاره فقهاو بیا کتابونو کې فقه په کتابونو کې هیله اسقاط هغه طریقه کار لیکلی ده هغه یو پوره پروسیجر دی انشاءالله چې ته په هغې باندې هم بیا خبرې وکړو او پوره پروسیجر به بیا بیان کړو صحیح مفتی صاحب یو بله زنانه ده هغې کوېسچن کړی دی چې ما یو نوی کور جوړ کړی دی او په هغې باندې مې ډېره زیاته خرچه هم کړې ده خو اوس مې نه دی خوښ او خرڅو مې خو مارکیټ کې راته خلک دا خبرې کوي چې یاره دا ته څومره پیسې یادې دا د دومره پیسو نه دی نو وایي ما ته داسې وظیفه راکوي چې دا کومې پیسې پې ما لګولي چې دا هم په دغه پیسو باندې خرڅ شي جی دغې زنانو دپاره پکار دی چې قرآن پاک یو آیت دی فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به دا قرآن پاک یو آیت دی دغه آیت یو کاغذ باندې ولیکي او په خپل دغې کور کې هر ځای کې چې د هغه کیدي نو دا یو مجرب عمل دی ما ډېر خلکو ته ښودلی دی الله کریم د هغې هغه ځمکې دوکانونه کورونه خرڅ شوي دي نو دغه آیت فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به دغه آیت دی ولیکي او په خپل کور کې چته کیدي نو انشاءالله چې کوم مناسب قیمت دی د دې خرچه پې شوې ده او مناسب ریټ دی د علاقې کوم ریټ دی په هغې باندې به خرڅ شي صحیح دا وخت موږ سره یو کالر هم دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه السلام علیکم جی عایشه خبرې کوم د پېښور نه جی جی زما مفتي صاحب نه سوال دی چې د ماسپښین لمونځ نه پس چې دی لکه نفل کیدی شي خلک وایي چې دا صرف مخکې کول دی که نه پس ورپسې نه شي کیدی صحیح او دویم سوال زما دی چې د سورې کهف چې کوم دی نو دا د جمعې لمونځ نه مخکې کول دی که هغې نه پس کول دی ویل دی که نه تلاوت سورې کهف چې دی صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي جی جی زما دی جی بل کوېسچن دریم سوال دا دی چې د اشراق لمونځ چې د 8 بجې لکه 8 بجو پورې کول وي او بیا د 9 بجو نه د 11 پورې چاش لمونځ کولی که فرض کړه چې اشراق لمونځ لکه پاتې شي نو دا چاش لمونځ تر یو ځای کیدی شي صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي مفتي صاحب دوی چې کوم سوالونه وکړو نو د هغې که مونږ وګورو پیله خو نفل یادوي چې هغه د ماسپښین لمونځ نه پس کیدی شي که نه ټایمنګ هغې غواړي جی نفل لمونځ چې دی هغه صرف 15 وخته کې نه کیږي نور هر وخت انسان کولی شي نور خاطه په وخت کې نفل نه کیږي چې کله نور په مینځ کې شي زوال ټایم هغه وخت کې نه کیږي چې نور پریوزي دغه وخت کې نه کیږي سهار مانځه نه وروسته نه واخله تر نور خاطه پورې نه کیږي او مازدیګر نه واخله تر ماښامه پورې نه کیږي صحیح دغه 15 وختونو کې نفلونه نه کیږي نور انسان هر وخت کولی شي ماسپښین وروسته هم کولی شي صحیح ځکه چې دا هغه ممنوع اوقاتو کې نه دي چې کوم منې ټایمونه دي هغې کې دغه نشته نو ماسپښین وروسته کولی شي نفل صحیح بل سورې کهف تلاوت هغې یادوي سورې کهف تلاوت جمعې مانځه نه وروسته ډېر ښه دی صحیح جمعې مانځه نه وروسته دغې فضیلت راغلی دی جمعې ورځ باندې راغلی جمعې مانځه نه وروسته ویلی شي خو سورې کهف ډېر طویل دی بعض اوقات انسان جمعې مانځه نه وروسته ټایم ورسره نه مصروفیات وي مانځه نه مخکې هغه سره ټایم وي نو مانځه نه مخکې هم ویلی شي دا لازم نه ده چې خامخا به وروسته وایي خو وروسته ویل ښه دي که مخکې ټایم وي وروسته ټایم نه وي نو مخکې هم ویلی شي صحیح بل هغې د اشراق مونځ او چاش مونځ تپوس کولو که چېرې اشراق مونځ قضا شي نو دا د چاش مونځ سره یو ځای کیدی شي که نه دا بیل بیل بلکل دا ښه ټایم خو دغه دی چې اشراق ته مخکې وکړي شي چاش ته هغې نه وروسته وشي صحیح لکه مونږ په دې باندې مخکې مې ورځ پروګرام کړی چې نور خاطر نه 20 منټ وروسته اشراق مونځ ټایم دی او بیا 2 غنټې وروسته تقریبا هغه چاش ده نو خپل ټایمونه باندې وشي نو ډېر ښه ده که پاتې شو نو بیا یو ځای هم کیږي
صحیح. ګرانو کتونکو مونږ به دغه خپل بحث جاری ساتو او ستاسو هم که نور څه کوېسچنې وي تاسو مونږ ته لایف کالز کوئ. مفتي صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی، هغې د سوالونو جوابونه درکوي. او نن چې کوم زمونږ موضوع ده د اولاد تربیت حوالې سره، په دې اړه هم که ستاسو څه کوېسچنې وي تاسو مونږ ته هغه رالیږلی شئ، تاسو مونږ ته لایف کالز هم کولی شئ. مفتي صاحب موجود دی، د هغې جوابونه به درکوي. دغه پروګرام به جاري وي. اوس ځو یو وړې شان ته مې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننۍ موضوع ده زمونږ د تربیت حوالې سره چې د اولاد تربیت په مونږ څنګه کوو او د اولاد تربیت ښه کولو سره مونږ څومره فایدې سره مخ کیدی شو. په دې معاشره کې که وګورو نو زیاتره چې کومې خرابۍ دي هغه هم د اولاد د ښه تربیت نشوالي له وجې راغلي دي. که چېرې مونږ د دغه خپل ماشومانو او د راروان چې دا کوم مستقبل دی زمونږ د هغې ښه تربیت وکړو نو د معاشرې نه دغه برایۍ دغه خرابۍ هم ختمېدی شي او مونږ د الله تعالی چې کوم هغه نږدېوالی دی هغه هم حاصلولی شو، مونږ آخري دنیا هم ځان له ښه کولی شو او دغه اولاد چې کوم دی نو زمونږ د نیکۍ یو ذریعه هم ګرځېدی شي. خو که چېرې مونږ په دې باندې سوچ ونه کړو، دې ته مونږ اهمیت ورنه کړو نو په معاشره کې چې کومې خرابۍ پیدا کیږي نو بیا هم مونږ د هغې ذمهوار ګرځېدی شو. په دې باندې خبرې اترې به جاري وي. ستاسو هم که څه لایف کالز وي تاسو مونږ ته کولی شئ، څه پوښتنې وي مفتي صاحب دلته مونږ سره ناست دی، هغوی به ستاسو د پوښتنو جوابونه درکوي. مفتي صاحب خپل ټاپک طرف ته که راشو، د تربیت حوالې سره مونږ خبره کوله، د انسان بلوغت چې کوم ټایم راځي هغې باندې خو ډېر زیات ډسکشن وشو. خو دې سره سره که مونږ وګورو نو په دغه سټیج کې بیا چې کوم زمونږ ماشومان دي نو هغه بیا کالج او یونیورسټۍ نه پس یونیورسټۍ لیول ته هم ځي. په دغه کالج او یونیورسټۍ لیول چې کله زمونږ ماحول چینج کیږي، مونږ چې کوم دی د ژوند یو نوی سټیج شروع کړو، په دې کې بیا څه تربیت کول پکار دي او دغلته هم بیا د چا ذمهواري جوړیږي؟ جی والدینو دا ذمہداري ده چې کله هغې ماشوم سکول کې داخلي یا کالج کې یونیورسټۍ کې نو هغې د داسې سکول کالج یونیورسټۍ هغې کې داخل کړي چې د هغې باندې دوی پوه وي چې زما ماشوم دلته کې ګټه ده، صحیح دلته کې ښه تربیت ورکړو کېږي، ښه تعلیم ورکړو کېږي. نو داسې ځای کې د نه داخلي چې په هغې کې دې نه مخکې خلکو ته پته وي چې دلته کې سبق ښه نه دی، ټیچران ښه نه دي یا ماحول ښه نه دی، نو داسې سکول کالج یونیورسټۍ ته بوتلل نه دي پکار. صحیح. بعضې خلک صرف پیسو ته ګوري چې دلته کې بعضې والدین ګوري دلته کې فیس کم دی یا دلته کې پیدل تلل راتلل دي او هغه بل سکول ته یا کالج ته چې د هغه په ګاډي کې تلل راتلل دي نو دا خرچې به کېږي. نو هغې پیسې بچت کولو دپاره هغې دغه کار کوي. نو یاد ساتئ که مور او پلار وس کېږي نو هغې به خپل وس باندې ښه سکول کې ښه کالج ښه یونیورسټۍ کې به اولاد داخلي. صحیح. دا هم د اولاد په حقوق کې راځي. که پلار وس نه کېږي هغه چې کوم منډه تړه وخي ټوله ورځ محنت کوشش وکړي او بیا هغه دومره ګران سکول یا کالج یونیورسټۍ کې نشي اچولی نو هر انسان خپل وس پورې پړ دی. نو که وس نه بهر دی پلار خپل پوره کوشش کوي خو بیا هم نه کېږي نو بیا پلار چې دی هغه غاړه بنده نه ده. نو بیا پلار چې دی هغه سکول کې داخلولی شي کالج کې چې یونیورسټۍ کې چې د هغې کې د هغه وس د لاندې وي فیسونه هغه برداشت کولی شي. خو فیسونو په مقابله کې ماحول چې دا ډېر اهم دی. صحیح. که یو ځای کې فیسونه کم وي او ماحول خراب وي یا یو ځای کې فیسونه زیات وي ماحول خراب وي نو ماحول ته چې د هغه اهمیت ورکول پکار دی. داسې سکول کالج کې داخلول پکار دی چې هغې کې هغې سبق ښه طریقې سره وشي هلته کې ماحول ښه وي. او بیا موږ ګورو چې د سکول نه چې ماشوم وځي کالج ته ځي نو سکول کې خو صرف د خپل نږدې علاقې هلکانې پکې د خپل محلې د دویم محلې د نږدې علاقې یا د خپل کلي هلکانې پکې خو چې کله خبره کالج ته شي نو کالج کې بیا د نور کلو د نور علاقو د لرې لرې خلک هم پکې راځي نو هغې کې بیا هر قسمه خلک وي. صحیح. نو پلار بیا د پلار ذمہداري د کور اور ذمہداري دلته کالج کې بیا نور هم سوا شي. سکول کې خو اکثر داسې محلې او د کلي خلک چې هغې پلاران هم خلک پیژني د یې خاندان هم خلک پیژني نو هلته کې دومره روانۍ نشي کېدی څومره چې بیا کالج کې کېږي. کالج کې د داسې خلک راشي چې هغه بل ښارې نه راغلي د بل ځای خلک هغه خلک نه پیژني نو هلته کې د ماشوم خرابېدو خطر ډېره وي. یو انسان به خپل ماشوم له ډېر ښه تربیت ورکړي کور کې به هغه خیال ساتلی سکول کې به خیال ساتلی خو کالج نه به پلار بېغمه شي
کالج ته به ولېږي هلته کې به پرې نظر نه ساتي هلته کې به پرې خیال نه ساتي نو دا خطره شته چې هغه کالج کې هغه بیا بېلارې شي. صحیح. نو نن زموږ په دې تعلیمي ادارو کې کالج یونیورسټۍ کې ګورو چې آیس هغه نشه کېږي او نور داسې چرس او دغه نشې کېږي. نو پلارانو دغه ذمهداري ده چې سکول کې هم پرې نظر واچي او چې کله کالج ته ځي نو کالج کې هم دغه چې کوم ملګري دي چا سره دی ناسته پاسته کوي چا سره دی ګرځي په هغې باندې هم نظر وساتي چې زما دا زوی چا سره کښېني او خپل زوی د خپل کور کې پوهېږي چې بچیه چې کوم سړی نسوار کړي سګرټ کړي نو دغه سړی ښه سړی نه دی هغه په خپله ځان ته اور بلي هغه په خپله ځان ته نقصان رسي نو چې هغه په خپل ځان باندې مهربانه نه دی په تا باندې به هم مهربانه نه وي. صحیح. هغه چې ځان ته نقصان رسي نو ته به هم ترې بچ نه پاتې کېږي نو دغه شان د کس نه ځان ساته. صحیح. مفتي صاحب په دې باندې خبره جاري ساتو موږ سره یو لایف کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی السلام علیکم عدنان خور خبرې کوم د سوات نه. جی 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 مفتی صاحب نه یو سوال دی جی د دوی نه یو وظیفه وغواړم. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب زما پلار چې دی که نه هغه یو ځمکه اخیستې ده او هغه بلکل نه خرڅېږي هغې نه علاوه هغه ډېر زیات ځان کړی خو پته نشته د هر طرفه د هغه مخه بند دی چې کوم کار ته لاس ورچوي او هغه بلکل نه روانېږي زموږ د سره بلکل مخه نه وځي. ورور مې دی هغه انجینیرینګ کړی دی هغې سره یې ماسټر کړی دی کور کې بلکل فارغ ناست دی اوس په تقریبا چې یو 2-3 کاله پس وریجم شي او څه جاب ورته نه میلاویږي هغه نه هم چې څه کار ګورو هغه یې واپس پاتې کېږي هغه کار یې نه کېږي. نو د ځمکې دپاره راته هم څه وظیفه وښایې او د ورور دپاره مې راته هم وښایې چې زموږ د څه مخه اوس 2 کمرې کور هغې کې بلکل زموږ ګزاره نه کېږي. مونږ وایو چې خدای پاک مونږ له داسې ځای راکړي چې د دې کور د دې ورور مې کور هم ودان کړو او زموږ بلکل څه مخه وځي چې د دې کور لږ دا ځمکه مو خرڅه شي او کور راته میلاو شي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب تاسو کور چې کوم کور خبرو کوي کور خرڅ شي نو ما وقتی وظیفه وښودله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به اور ورسره د خدای پاک اسماء حسنا کې یا وکیلو 1960 پرې وي انشاءالله د دې دغه مسله به حل شي. او بل د رور او د پلار کاروبار او روزګار او مخې بندېدو حوالې سره یو ډېر ښایسته وظیفه ده. بعض اوقات خلک هر یو کار ته لاس اچي هغه کار خرابېږي هغه شته کار خرابېږي نور مخې نه روانېږي سبق ویلی وي او نوکری کاروبار مسله وي روزګار مسله نو دغه شان وروڼو ته او خویندو ته پکار دی چې مازدیګر مانځه نه وروستو 313 پرې 314 ځله بسم الله الرحمن الرحیم صرف بسم الله الرحمن الرحیم وي نو دا انشاءالله د دې مخې به روان شي که هغه د کاروبار وي که د روزګار وي که نور څه مسلې وي د دې بندش او رکاوټ پکې راځي نو انشاءالله دا بندش به ختم شي او د دې د مخې به روان شي. صحیح. مفتي صاحب د کالر نه وړاندې مونږ چې کومه خبره کوله د تربیت حوالې سره سکول دی کالج دی بیا یونیورسټي ده په دغه کې والدین هم چې کوم دی نو پکار ده چې دغه ښه تعلیمي ادارې وګوري چې کومه د هغوی د ماشومانو دپاره غوره یې کې ولا ایډمیشن وکړي. بل په دغه تعلیمي ادارو کې بیا د تربیت حوالې سره د استاد پکې څه کردار دی چې هغه د دې ماشومانو تربیت څنګه کولی شي او هغه له څه کردار ادا کول پکار دي؟ جی زموږ معاشره کې دا خبره مشهور هم ده او حقیقت هم دغه شانته دی چې دا استازي پیغمبري پیشه ده. صحیح. چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام به په خپله فرمایلی دی حدیث پاک کې راځي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق الله جل شانو زه دې دپاره رالیږلی یم چې خلکو ته ښایسته اخلاق وښیم. صحیح. دا اخلاق چې کوم ښایسته طریقې دي ښایسته کارونه دي هغه سر ته ورسوم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ځان ته معلم ویلی دی زه معلم رالیږلی شوی یم زه تعلیم ورکوونکی رالیږلی شوی یم. نو معلم چې هغه د نبي علیه صلات وسلام مبارک ډیوټي او د هغې مبارک چې کومه ذمهداري امت ته پرېښې ده هغه سر ته رسوي. نو دغې معلم له پکار ده چې دغه سټوډنټان خپل شاګردان خپل بچي وګڼي. څنګه انسان خپل بچو کې څه کمې زیاتې ګوري نو فورا اصلاح کوشش کوي چې دغه ماشوم چې دی هغه بغلطه لاره لاړ نه شي او دې نه چېرته یو خراب انسان جوړ نه شي. نو دا شاګرد سټوډنټ دا هم خپل بچي ګڼل پکار دی. نو د استاد په سکول کې پرایمري استاد ټول نه اول ذمهداري ده بیا چې کوم میډل او د سیکنډري سکول استادان دي بیا د کالج یونیورسټو والا هغې هم دا ذمهداري ده چې خپل سټوډنټانو کې کوم غلط کار ښکاره شي نو هغې اصلاح وکړي. یاد ساتئ چې صرف تعلیم انسان نه ښه انسان نه جوړي. صحیح. تعلیم سره سره تربیت هم ډېر ضروري ده. صحیح. نو دغه تربیت تعلیم او تربیت چې دواړه یو ځای شي نو بیا انسان نه ښه انسان جوړیږي. صحیح. نو د انساني تربیت دا ډېر ضروري دی د بل انسان د اصلاح دپاره او تربیت انسان هغه وخت کې ډېر ښه ورکولی شي چې کله هغه په خپله په هغې خبرو باندې عمل کړي. صحیح. مفتي صاحب دغه خبرې به جاري ساتو موږ سره یو کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه اشرف علي خبرې کوم جی د نوښار نه. جی څه به ویل غواړئ؟
مونږ دا یو معلومات کول غواړو چې د بینک الاسلامیک د وزیر اعظم هاوس سکیم باندې چې کوم پیسې ورکوي قرضه جی هغه لکه 5% مطلب دا هغې په دې باندې ډیوټي لګولې ده، نو آیا دا مناسب دي د کور اخیستو دپاره او که مناسب نه دي؟ صحیح، تاسو ته مفتی صاحب جواب درکوي. مفتی صاحب دا دغه خو کوم د سکیم چې کوم وزیر اعظم چې کوم سکیم رو باسره دی د هغې پوره طریقه کار خو ماته معلوم نه دی. جی که هغې کې هغې د پیسې څومره ورکوي هغې نه اضافي غواړي جی نو پیسو په سر باندې اضافي پیسې دا سود کې راځي صحیح شرعي طور باندې، هغه ټیک نه دی. یو بله طریقه ماته معلومه ده چې هغه شریعت مطابق ته هغه مفتیانو او چې کوم شرعي مذهبي سکالرز دي هغې ته جایز ویلي دي. هغه دا ده چې اسلامیک بینکینګ هغې چې دی کور دپاره کور اغوستلو دپاره یا کور جوړولو دپاره هغې چې کوم طریقه کار جوړ کړی دی هغې دغه کور چې دی کوم کور کې چې دی بلډینګ جوړوي کنسټرکشن کوي یا د ځمکه اغوستل غواړي نو هغې سره په شراکت باندې هغې چې کوم طریقه کار جوړ کړی دی هغه ډېر تفصیلي طریقه کار دی، هغې باندې به انشاءالله خبره وکړو. نو هغه طریقه کار چې دی هغه جایز دی. صحیح اسلامک بینکنګ نه دی هغه پیسې اخلي او بیا هغه پیسې هغې ته واپس کوي. نو هغې دپاره مفتیانو مذهبي سکالر چې دی هغه ناست دي او هغې جایز او حلال طریقه برابر کړې ده. نو هغې طریقې مطابق دی واخلي او د چې کوم ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم وزیر اعظم سکیم دی هغې فی الحال د څه نشم ویلی ځکه چې ما هغه پوره سټډي کړې نه ده. صحیح، که چېرې په دې ایکسټرا پیسې وي نو هغه بیا سود کې راځي. ټیک نه دی چې ایکسټرا پیسې د پیسو په سر باندې وي. جی جی لکه هغې کې څه نور څه میټیریل نه وي، میټیریل پکې راشي نو بیا شرعي طور باندې هغه ټیک دی چې انسان یو میټیریل په یو قیمت باندې واخلي او بل باندې هغې نه ګران خرڅ کړي. صحیح، نو میټیریل په منځ کې راشي، اشیا منځ کې راشي، منځ کې یو شیزونه راشي نو بیا هغه جایز وي. خو صرف پیسو په پیسو باندې کمې زیاتې هغه بیا سود کې راځي. صحیح. مفتی صاحب کله چې مونږ د تربیت خبره کوو بیا د دوه سټیجه چې کوم دی نو هغه مونږ ډیفاین که پای باندې مونږ ډسکشن وکړو چې کله ماشوموالي بیا بلوغت طرف ته ځي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا راشي د ځوانۍ کله د واده ټایم وي په دې باندې هم ډسکشن کوو. خو دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. جی پېښور نه خبرې کوم لالزاده. جی جی څه به ویل غواړئ؟ تاسو پروګرام او تاسو ته مفتی صاحب ته سلامونه. وعلیکم السلام. سر جي یو خو دا سم د لاسه مړی وشي او موږ جنازې ته لاړ شو ولا چې بیا رانه وار پار خطا یې داسې اسانه دغه جنازې دغه پکې راته وښیه چې یاره دا جنازې کې مونځ کوم صورت او د څه شی اسانه طریقه راته پکې وښیه چې جنازې ته سم د لاسه لاړ شو نو څه طریقه به ادا کړو. یو درغله جی جی او یو دا درغله چې په مونځ کې په ټکي کې غلط شي نو لساو به خامخا پکې ټکي کې غلط شي نو لساو پکې به خامخا کوو که نه به کوو. صحیح. او بله دا ده چې دغه یو سوال دغه ډېر راځي چې یاره اویا فرقې به جوړېږي د اویا فرقو کې به یو فرقه ځي جنت له دا نور به نه ځي. دا ټول خو دین په دغه باندې روان دي. دا اویا کې دا ځي او دا نور نه ځي نو دې کې هم تاسو لږه رڼا راته پېښ کړو. ستاسو مهرباني او تاسو ټیم او ستاسو هغه ته ټول دا غټ غټ سلامونه. ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. مفتی صاحب دوی خو د جنازې مونځ یادوي چې لکه اکثر مونږ جنازې لاړ شو نو بیا رانه طریقه هیره شوي د دې اسانه طریقه سره چې کله مونږ دغه د جنازې دغه مونځ کوو؟ جی جنازې اسانه طریقه هغه دغه ده چې دې کې فرض چې دی هغه څلور تکبیر ویل دي او دغه دعاګانې چې پکې مونږ وایو دا سنت طریقه ده. صحیح. که انسان لغه دعاګانې یادولی شي نو ډېره ښه طریقه ده چې انسان هغه دعاګانې یاد کړي. اول تکبیر نه وروستو ثنا ده، دویم تکبیر نه وروستو درود پاک دی، دریم تکبیر نه وروستو بیا بالغ دپاره نارینه او زنانو دپاره یو دعا ده او نابالغ دپاره چې هلک دپاره بیله ده او جنۍ دپاره بیله ده. نو دغه دعاګانې چې انسان یادولی شي عمر داسې دی چې د ذهن کې کینی او د یادولی شي نو دعاګانې یادول ډېر ښه دي. که څوک داسې وخت کې د خبرې طرف ته متوجه شي چې عمر تېر شوی دی ذهن کمزور دی یادولی نه شي نو صرف لاړ شي څلور ځله الله اکبر ووایي نو په دې باندې هم جنازه وشوه. صحیح. جنازې دپاره دغه دعاګانې ویل چې دا لازمي نه دي او دغه سنت طریقه ده. دغه څلور ځل باندې الله اکبر ویل دا فرض دي. صحیح. دا تکبیرات چې دا څلور تکبیر دا فرض دي. نو جنازې نه خو وایم چې آسان مونځ نشته چې صرف څلور ځله الله اکبر ویلي. صحیح. نو دغه آسان مونځ دی. او بل تپوس دوی د مونځ حوالې سره چې مونځ کې رانه یو ټکی غلط شي نو آیا باندې بیا سجده سهو ضروري ده؟
جی سید صاحب باندې مونږ مخکې چې کله مونږ دا سلسله شروع کړې وه نو مونږ ابتدا کې پروګرام کړی نو مختصر به دا ووایم چې فرض انسان نه تاخیر پکې وشي فرض کې نو په دې باندې سجده سهو راځي واجب انسان نه پاتې شي په هیره باندې نو په دې باندې سجده سهو راځي. صحیح مختصر دا خبره ده. ټیک شو. صحیح. ګرانو کتونکو زمونږ به دغه بحث جاری وي، په دې باندې به نور خبرې هم کوو. مفتي صاحب موږ سره موجود دی، دا ډسکشن به جاري. خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننۍ موضوع ده زمونږ د اولاد تربیت حوالې سره چې د اولاد تربیت څومره اهمیت لري او اسلام کې د تربیت حوالې سره څه احکامات چې کوم دی نو مونږ ته راکړی شوي دي. مفتي صاحب مونږ د بریک نه وړاندې خبره وکړه، په ډسکشن وشو چې کله یو ماشوم دی هغه به لغت طرف ته ځي، بیا سکول کالج ته لاړ شي، پای کې د تربیت حوالې سره هم ډېر زیات ډسکشن وشو. د دې نه پس چې کوم سټیج راځي نو هغه د واده وخت وي، کله هلک یا جینۍ د واده په ټایم کې د دې څه تربیت کول پکار دي، مونږ دې څه داسې رهنمایي کولی شو، هغوی ته کومې داسې ښه لارې ښودلی شو چې هغوی په دې ژوند کې هم کامیابي او بیا په دنیا کې هم د هغوی کامیابي. جی دا ډېره ضروري خبره ده چې زموږ نوجوانان هغوی د چې کله واده کېږي که هغه هلک دی که جینۍ ده د هغوی والدین واده په حیثیت سره د واده چې کوم اهم خبرې دي د هغې لحاظ سره هم د هغې ذهن سازي وکړي، د هغې تربیت وکړي. صحیح. ډېر نوجوانان هغوی ودونه خو وکړي خو واده نه وروستو هغوی هغه حرکتونه هغه عادتونه کوي چې کوم د یو واده شوي او یو هوښیار او سمجدار سړي هغه کار نه دی پکار. دغه شان بعضې جینکۍ چې کله سخر کور ته لاړ شي نو هلته کې هم هغه عادتونه هغه کارونه کوي کوم چې د مور په کور کې کوي. صحیح. نو مور کور خو هغې هغه خبرې هغې بد نه ګڼي خو بعضې سخر کور کې هغه عادتونه هغه خبرې بد ګڼلی شي. بعد ماحول کې یو خبره یو عادت چې دی هغه د هغې عادت جوړي نو هغه خلکو ته خبره بده نه ښکاري. لکه زه به یو مثال واخلم، تیز اواز سره خبره کول. بعضې خلکو پلار هم عادت وي تیز اواز سره خبرې کوي، مور هم عادت وي، کشران هم عادت وي، نو هغه خلکو په کور کې ماحول داسې وي چې هغې ته دغه تیز اواز کې خبرې کول بده خبره نه ښکاري. صحیح. خو چې کله دغه زنانه بیا یو داسې کور ته لاړ شي چې هلته کې ټول د سړې سینې خاوندانې هغې رو رو خبرې کوي یو بل سره، هغې یو هم تیز خبرو والا نه وي چې هغې کله څوک بیا تیز اواز سره خبرې کوي نو هغې باندې هغه خبره ډېره بده لګي. نو دغه بعضې عادتونه داسې وي چې هغې کې انسان په خپل کور کې خو نه پوهېږي خو بل کور ته لاړ شي بیا ورته پته ولګي چې دا کار ښه نه دی. نو دغه زنانه او نارینه دواړه پوهول پکار دي چې واده نه وروستو څنګه ژوند کامیاب جوړېږي، ښځه به خاوند سره څنګه ګزاره کوي، خاوند به ښځې سره څنګه ګزاره کوي. قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. صحیح. چې دا ښځې ستاسو لباس سي او تاسو د ښځې لباس سي. لباس نه مراد دا چې د یو بل پرده پوشي به کوئ، د یو بل کې څه کمې زیاتې وي هغې باندې به پرده اچوئ. نو چې کله مونږ ګورو چې ما ته ډېرې مسلې داسې راځي چې جینۍ تلي مور کره ناست دي خفه او وجه صحیح چې جینۍ کور د خپل خاوند د کور خبرې کور کې مور ته کوي او مور ورته بیا داسې ذهن سازي او داسې تربیت وکړي، داسې خبرې وکړي چې هغې سره د لور هغه کور خراب شي. صحیح. نو د لور ته د واده نه مخکې تربیت ورکول پکار دي چې خاوند کور کې به داسې ګزاره کوي، داسې د هغې د خیر ښېګړې ورته خبرې کول پکار دي. او پلار له هم پکار دي چې خپل زوی خبر کړي چې کله دغه جینۍ راځي د نوې ملګرې راځي هغې سره به دغه طریقې باندې چلېږي چې د هغې سره دغه ژوند ښایسته وي. نو مونږ بیا چې کله یو نوجوان له واده وکړو تربیت مولا ورکړي نه وي خو چې واده وکړو بیا ته نه ګیله دا کو اوس خو واده هم کړی دی، اوس خو واده شوی دی، اوس هم دی دا خبرې کوي، اوس هم دا کارونه کوي. نو تربیت مونږ نه ورکړي، کار زموږ طرف نه پاتې وي، روانۍ زموږ طرف نه شوي او تمه بیا او هغه الزام شي هغه بیا هغه هلک له جینۍ له ورکو. صحیح. نو کوشش دا پکار دی چې څنګه مونږ دنیا یو کار کو نو د هغې دپاره پوره طریقه کار زده کړو، دا کار به څنګه کوو څنګه به نه کوو. نو واده هم یو اهم کار دی، هغې نه مخکې هم هلک او جینۍ پوهول پکار چې دا به کوو دا به نه کوو، دې طرف ته به ځو دې طرف ته نه ځو، دغه کار نه به ځان ساتو، دغه کار به خامخا کوو. نو دغه تربیت چې د مور او پلار له پکار دی چې هلک او جینۍ دواړو له ورکړي. صحیح. مفتي صاحب همدې واده سره یو ریلیټډ کوېسچن هم راغلی دی چې وی د جینۍ او د هلک نکاح پلار په زور وکړي نو آیا دا کیږي که نه او دا عمل ته په کوم نظر کتلی شي؟ جی اسلام د پلار ته او مشرانو ته دې خبرې سبق ورکوي، تعلیم ورکوي، دا د هغې دپاره هدایات دي چې بالغ اولاد دپاره هغې باندې په زوره باندې نکاح نه کیږي. صحیح.
یو کس الګ دی یا جنې ده نو هغې باندې بای فورس په زوره باندې هغه نکاح نشي ورکولی نکاح هغې نه کېږي که څوک کوي نو بیا الګ له او جنې له دواړو له نکاح په وخت کې اختیار حاصل دی چې هغې ته نه انکار وکړي صحیح هغه وخت کې که چېرې هغه انکار وکړي نو نکاح خوان خو هغه خو ذمهداري دا ده چې هغه اسلامي قانون مطابق نکاح پړو کړي چې کله الګ یا جنۍ انکار وکړي نو بیا هغه نکاح نه انکار وکړي نکاح خوان نکاح کوونکي هغه نکاح خوان د انکار وکړي نو هغه خبره بیا پاتې راځي نو اسلام دغه پلار ته هم دغه ذمهداري ایښې ده چې ته به جنۍ نه او الګ نه دواړو نه به خوښه او رای به اخلې د هغې خوښې مطابق نکاح کول پکار دی په زور باندې نکاح نه کېږي صحیح دا وخت موږ سره یو کالر هم دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه صحیح کال ډراپ شوی دی مفتی صاحب یو بل کوېسچن هم راغلی دی چې وی فالنامه کتلی کېږي نو آیا دا جایز ده که نه اکثر ته عمل هم زیات دا خلک توتیان هغه روډ په غاړه باندې ایښي او بیا هغه لاړ شي یو هغه راواخلي لفافه راواخلي او هغې کې فال ګوري یا ته دا غلطې طریقې دي انسان له اسلام طریقه چې کوم ورکړې ده هغه استخاره ورکړې ده چې هر انسان د پخپله د رب ذوالجلال سره استخاره وکړي که چېرې کاروبار کول غواړي رشته کول غواړي یو داسې کور جوړول غواړي داسې یو کار کول غواړي چې هغه ډېر اهم دی نو هغې په باره کې د رب ذوالجلال سره مشوره استخارې په طور باندې وکړي استخاره کول پکار دی فالنامه نه صحیح مفتی صاحب وختي موږ د تعلیمي ادارو خبرو کو تربیت حوالې سره موږ خبرو کا که چېرې داسې څه تعلیمي ادارې وي چې هغې د ماشومانو تربیت ډېر په ښه انداز کې کوي ښکلی کوي او بیا د هغې بوج یو تن نشي برداشت کولی چې یاره زه پکې خپل بچي په دغه تعلیمي ادارو کې داخل کړم او د هغې ښه تربیت وشي دغه تن له داسې څه کول پکار دی هغه غواړي چې زه د خپل بچو تعلیم او تربیت په ډېر ښه انداز کې وکړم خو هغه چې کوم دی د هغې وس نه لري بیا په دې صورت کې څه کول پکار دي جی د کوشش داسې وشي چې دغه شانته معاشره کې یو کس یو ماشوم هغه تکړی او د هغې هغه تعلیمي ادارې خرچې نشي برداشت کولی نو کلي علاقه خاندان کې نور خلکو له پکار چې دغه ماشوم باندې خرچه وکړي د هغې دغه تعلیمي خرچې برداشت کړي او هغې اداره کې داخل کړي که چېرې داسې هم نه کېږي دی پخپله هم وس نه لري او وروڼه خویندې او خپلوان هغه هم ورسره مرسته نه کوي نو بیا د له کور کې پخپله داسې ماحول جوړول پکار دی چې دی هغه تعلیم او تربیت ورکړي کور کې دننه پخپله زیر نگرانی او خپل خواري باندې هغه ماشوم چې دی هغه شانته سبق ول ورکړي او ښه طریقه بدای زه خپل کتونکو او اورېدونکو ته دا مشوره ورکوم چې یو وایټ بورډ واخلي یو وایټ بورډ د کور کې یو مخامخ ځای کې چې هلته خلکو پتلو راتلو باندې بار بار نظر لګي نو وایټ بورډ باندې د اخلاق او کردار د ښایسته کولو یو خبره چې روزانه لیکي او په هغې باندې ماشومان او کشران مشران تیری را تیری هغه ګوري نو هغې سره د هغې په علم کې هم اضافه راځي تربیت به هم کېږي که دی هغې ادارې ته نشي لېږلی هلته کې دی نشي داخلولی هغه خرچې نشي کولی نو کور کې پخپله خرچه وکړي پخپله خرچې نه مراد ده چې خپل ټایم خرچ کړي صحیح دا ټایم نه زیات قیمتي شی نشته دی خپله ټایم د خرچ کړي او خپل ماشومان په خپله خواري وکړي نو چې کله دی په خپله خواري کوي نو د هغې ادارې هغه څه نه څه هغه خبره به راوګرځي او ورځې چې کوم هلته کې نشي داخلولی نو هلته کې هم صرف پابندي وي ادارې کې یو پابندي وي قوانین وي هغې قوانین باندې هغې عمل کوي نو هغې د وجه نه هغه اداره کامیاب وي او مشهوره وي نو دی د خپل کور دپاره قوانین جوړ کړي هغې دپاره طریقه کار جوړ کړي د ودو کېدو راپاسېدو خوراک څښاک او د هرې خبرې ټایم جوړ کړي او هغې دپاره ټایم مقرر کړي په خپله چې دی هغه تربیت ورکوي نو دی به خپل کور هم هغه ادارې په شانته دی چلولی شي صحیح مفتی صاحب یو بل کوېسچن هم راغلی دی یو زنانه ده وایي چې زما د عدت 3 میاشتې پوره شوي دي او زه په خوب کې شنه پټي وینم د دې تعبیر راته وښایي جی دا شنه پټي خوب کې دا خوشحاله طرف ته اشاره ده چې کله پټې شینی نو هغې کې هغه زمیندار هغه ژوند ښیي هغې هغه فصل خوشي هغه ته بیا مال دولت او خوشحالۍ ملاویږي نو د دغې زنانه چې د عدت 3 میاشتو دغه عدت په دوه قسمه د یو خاوند د چا خدای دې نه کړي وفات شي هغې بیا بیل عدت دی او چې کاله زنانه طلاقه شي خدای دې نه کړي هغې بیل عدت دی نو د دې هر یو عدت دی 3 میاشتې کې دی روان دي نو چې کله عدت ختمیږي نو دوی باندې خدای پاک ښه وخت را روان دی خدای پاک به باندې ښه ورځې راولي ښه وخت به راولي او خوشحالي به ورته میلو شي صحیح مفتی صاحب کله چې مونږ د تربیت خبره کوو نو په دې کې اکثر رول چې کم دی نو هغه د مور جوړیږي ځکه چې ماشوم زیاتره ټایم مور سره تیروي که پلار په دغه کاروبار کې مصروف وي د کور نه بهر وي اکثر بهر ملک کې چې کم دی نو هغې روزي ګټي په دغه صورت کې بیا څه کول پکار دي چې مونږ په دغه ماشومانو باندې
تربیت هم وکړو، د هغې د هغې باندې تعلیم هم حاصل کړو، په معاشره کې د هغې نه ښه انسانان جوړ کړو. په دغه طریقې دپاره بیا شریعت موږ ته څه وایي؟ داسې کومه لار ده چې هغه موږ خپله کړو؟ جی مونږ ګورو چې زموږ د ملک علاقې اکثر خلک بهر ملکونو ته ځي، یورپ، سعودي عرب ته، دبۍ ته، دې ملکونو ته ځي مزدورۍ روزګار دپاره. نو داسې سړی کور نه بهر وځي چې شاته کور کې څوک وي، صحیح، خامخا د هغه پلار ژوندی وي یا رور وي، نو څوک نه څوک کور کې وي، نو ځکه دی کور نه بهر وځي او بل ملک ته ځي. نو چې کوم خلک کور کې پاتې شو، که هغه پلار دی یا رور دی، نو بیا د هغه ذمهواري جوړېږي چې د هغه په بچو باندې هغه نظر وساتي. صحیح. نو که چېرې دغه تره د ماشومانو یا نیکه یا ماما په بچو باندې ماشومانو باندې نظر نه ساتي، خیال نه ساتي، نو بیا غاړه د هغه بندېږي. صحیح. ځکه چې دغه ماشومان هغه پرېښي دي، هغه ته نه بهر ته تللی دی روزګار دپاره، نو اوس د دغې تره او د نیکه د هغې ذمهواري ده یا د مشر ورور چې هغه به د کشرانو باندې نظر ساتي. بیا د هغه غاړه ده، د هغه ذمهواري ده چې هغه ماشومان د غلطه نه مني کړي او ښو طرف ته بوځي. صحیح. مفتي صاحب، کله چې مونږ د تربیت خبره وکړه، نو دغه مختلف سټیجونه مونږ ډېر زیات ډیفاین کړه، په هغې باندې ډېر زیات مونږ ډسکشن وکړو. کله چې مونږ د شریعت خبره کوو، نو مونږ ته الله پاک په دغه قرآن پاک کې څه حکم راکوي چې مونږ د اولاد تربیت څنګه وکړو؟ په دې باندې څومره زور ورکړی شوی دی؟ جی قرآن پاک کې الله جل شانه سورہ لقمان کې د لقمان علیه السلام د خپل زوی ته تربیت دپاره یو څو خبرې رانقل کړي دي. جی. نو د هغې ټول اول ټکی دا ده، یا بنیه. جی. نو لقمان علیه السلام خپل زوی ته ای زویه، ای بچوړیه، موږ پښتو کې بچوړیه وایو، لکه وړوکې زویه. نو دا دې خبرې دلیل دی چې پلار به خپل زوی ته په ښایسته الفاظو باندې آواز کوي. صحیح. بعض خلک په خپل زوی باندې داسې بد ټکي کېدي، غلط نوم کېدي. نو دا د قرآن پاک د تربیت هغه طریقه نه ده. قرآن پاک لقمان علیه السلام هغه طریقه د تربیت دا ذکر کړې ده چې بچیه به ورته وایي، ای بچیه دی خو راشه. صحیح. خپل زوی ته به یا لور ته به ښایسته نامې باندې به آواز کوي، نو هغه به سبا بل ته بیا ښه نامې باندې آواز کوي. چې پلار په خپله یو غلط ټکي باندې چاته آواز کوي، نو هغه زوی به او لور به هغې نه اکه طریقه زده کوي، هغه به سبا بل ته دغه آواز کوي. او بیا ټول نه اول نصیحت چې دی هغه قرآن پاک کې الله جل شانه د لقمان علیه السلام ذکر کو د عقیدې په باره کې. صحیح. چې پلار به د خپل بچو عقیدې باندې تربیت کوي، چې د بچی چې ته عقیده خراب نه شي. صحیح. نو بچو په عقیدې باندې به نظر ساتي چې بچی ته عقیده خراب نه شي، چې ته غلط طرف ته لاړ نه شي، غلط خبرې شروع نه کړي. صحیح. او هغې نه وروسته بیا قرآن پاک کې لقمان علیه السلام باره په هغې نصیحت او تربیت کې یو خبره ده. دویمه خبره دا ذکر شوه چې نیکي هغه به ته معمولي نه ګڼې. صحیح. چې انسان ښه کار کوم موقع ملاوي د ښه کار کولو، چاته ګلاس اوبه ورکول دي، یا چاته یو ځمکه باندې پلاستیک پروت دی یا ګندګي پرته هغه ډسبین کې اچول دي، دا ډېر وړې وړې خبرې دي. جی. چې دا ریپر دی، دا کاغذ ورشه ډسبین کې واچوه، دا وړوکې غونده کې کار دی، وړوکې غونده کې نیکي ده. خو لقمان علیه السلام خپل زوی ته وایي چې بچیه که وړه نیکي دې هم کړې وي، هغه په ځمکو اسمان کې هر ځای کې وي، خدای پاک به تا ته راولي. صحیح. نو مقصد دا چې ماشوم له دا تربیت ورکول پکار دی چې نیکي هر څومره وړی هغه کول پکار دی، هغه پرېښودل نه دي پکار. لاړ شه ماشومه دا بازار نه، دا دوکان نه دا شي راوړه، نو ماشوم هغې تربیت ورکول پکار دا یو ښه کار دی. ګاونډیانو سودا راوړل، د یو کمزوري سړي سره روډ نه پار کول یا بل خدمت کول، دا ټول چې دی دا نیکۍ کارونه دا پکې، ځکه چې دا د الله جل شانه په نسبت باندې نیکي ده. انسان کېدای شي په دغې نیکۍ باندې وبخښلی شي. صحیح. او دغه شان د ګناه هغې ته هم وړوکې نه کتل پکار، چې دا خو معمولي اونته کې نیکي ده، چې بل ته معمولي اونته کې ګناه ده، چې وړوکې خبرې باندې هغه نه نیولې کېږي، دا خو وړه ګناه ده، خیر دی، پروا نه کوي. نو دغه تصور و ذهن کې اچي چې وړه نیکي ته به نیکي وړه نه ګورې، وړوکې ګناه ته به وړوکې نه ګورې. صحیح. ګرانو کتونکو، زموږ دغه ډسکشن به جاري، تاسو هم موږ ته لایف کالز کولی شئ. مفتي صاحب موږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. اوس یو وړې شان دمې طرف ته واپس راځو.
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننۍ موضوع د زمونږ د اولاد تربیت حوالې سره چې مونږ د اولاد تربیت څنګه کول پکار دي او که چېرې مونږ دغه د اولاد ښه تربیت وکړو نو دې سره مونږ ته څه فایدې میلاویږي په دنیا کې به راته څه میلاویږي په آخرت کې به راته څه فایدې میلاویږي او که چېرې مونږ د اولاد ښه تربیت ونه کړو نو مونږ څومره نافرماني وکړه او مونږ څومره نقصان سره مخ شو. په دې باندې خبرې اترې کوو. مفتي صاحب مونږ څومره د سټارټ نه کم ډسکشن وکړو په دغه تربیت حوالې سره که په دې باندې مونږ خبرو کوو چې کله مونږ د اولاد ښه تربیت ونه کړو نو مونږ کم نقصان سره مخ کیدی شو په دې معاشره کې چې کوم دی څومره داسې خرابۍ پیدا کیدی شي صرف د دغه یو تربیت د وجې. جی مونږ معاشره کې چې څومره روانې ګورو نو د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې مونږ دین اسلام نه لري یو. دین اسلام چې موږ ته کوم قوانین بیان کړي دي هغه موږ په خپل ځان باندې اپلای کړي نه دي خپل بچو ته مو ښودلي نه دي نو هغې د وجې نه بیا دغه نقصانات جوړیږي. صحیح. که پکې ډېر معاشره علاقه کې اغلا کیږي شوکه کیږي که سود دی که انډر پلی دا کوم کاروبار دی یا نور شی ناجایز طریقې باندې کرپشن دی یا په پردو ځمکو باندې قبضه ده یا د خویندو په حق باندې قبضه ده د زنانو له هغې حقوق نه ورکول دي یا کور کې په زنانو باندې ظلم زیاتی کیږي یا ماشومانو باندې ظلم زیاتی کیږي په معاشره کې څومره ګناهونه کیږي د هغې بنیادي وجه صرف دغه تربیت دی. صحیح. چې چا په زړه کې د ګناه احساس وي نو یاد ساتئ چې که هغه ګناه ترې نه کېږي نو دی به یو وخت داسې راځي چې ګناه نه به وروسته کېږي. صحیح. او چې کله یو انسان په زړه کې د هغې ګناه هغه تصور ختمیږي نو هغه ګناه بیا دی پرېږدي نه. نو چې کله ماشومتوب نه د یو ماشوم ته په زړه کې دغه احساس واچول چې دا ګناه ده دا غلط دی دې نه ځان ساتئ دې نه رب خفه کېږي په دې باندې انسان بې عزته کېږي دې باندې انسان بې شرمه کېږي په دې باندې انسان په معاشره کې عزت خرابېږي. چې کله ماشومتوب نه انسان ته ذهن کې دا خبرې واچولی شي نو ماشومتوب هغه احساس په زړه کې هغه مضبوط وي. نو اول کې خبر وکړه چې ماشومتوب دا تربیت چې دا کاڼې کرښه ده دا په زړه کې پرته نو بیا انسان کې هغه شرم وي حیا وي هغه غلط کار نه انسان وروسته کېږي. او چې کله د انسان ته تربیت ورنه کړي شي نو دغه انسان د خپل ځان دپاره هم یو ضرري او نقصاني انسان شي او چې کوم ورسره ناسته پاسته کوي کلي علاقه کې ګاونډ کې هغې ته هم بیا نقصان رسوي. نو زموږ په معاشره کې چې دا کوم فسادات او روانې او چې کوم ګناهونه کېږي د هغې یو وجه دغه هم ده چې مور او پلار هغې له تربیت نه یې ورکړي. د مور او پلار هغه ګناهونه او د هغې د غلطۍ هغه نقصان هغې ته هم ملاویږي دغه ماشوم ته هم ملاویږي. قرآن پاک کې رب ذوالجلال د پلار ته حکم کړی دی الله کریم ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا چې اے مؤمنانو خپل ځان غم هم کوئ خپل ځان به هم جهنم اور نه بچ کوئ خو خپل ښځه او بچي دا به هم جهنم اور نه بچ کوئ. مقصد دا چې دا نه چې انسان په خپله اخلاق ښایسته دي کردار ښه دی نو بس دی به په دغې باندې هغه نجات ومومي. د ده باندې دا ذمهواري ده چې دی به خپل لاس لاندې خپل ښځې د بچو تربیت به هم کوي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام بار فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو انسان ذمہوار دی او هغه نه به هغې د لاس د لاندې کسانو تپوس به کېږي. صحیح. پلار نه به د هغې د ښځې او د بچو په باره کې به تپوس کېږي. او نبي علیه الصلاة والسلام بار فرمایي چې والمرأة راعیة وهي مسؤولة عن بیت بعلها چې دا ښځه چې دا ذمہوار ده هغې نه به د خاوند د کور په باره کې تپوس کېږي. نو که چېرې مونږ دغه خبره ځان ته مخې ته راولو چې اسلام مونږ ته دا کومې ذمهوارۍ راکړي دي د هغې په بنیاد باندې به مونږ نجات وي نو بیا انسان چې دغه خپل ذمهوارۍ سرته رسوي. نو پلار دا ذمهواري ده چې خپل ځان به هم جهنم نه بچ کوي ګناهونه غلط کارونه بچ کوي او خپل ښځه بچو غم به هم کوي چې دین هم چې ته غلط کار ونه شي. چې کله مونږ انفرادي طور باندې هر انسان خپل کور ټیک کړي نو بیا معاشره جوړېږي دغه خاندانونو نه او دغه د چې کوم خلکو فیملی د خاندان د هغې نه معاشره جوړېږي. نو چې کله یو فیملی هغه خپله ذمهواري پوره نه کړي نو هغې د وجې نه نور خلکو ته هم نقصان رسېږي. چې کلي علاقه کې یو سړی غل وي نو هغې د نور خلکو ته نقصان رسېږي. هغه یو سړي د وجې نه کلي نوم چې هغه په میډیا باندې راځي په معاشره باندې راځي چې فلاني کلي کې غلا وشوه فلانې ونیولی شو نو هغه یو کس د وجې نه هغه ټول خاندان بیا هغه بدنامېږي. صحیح. مفتي صاحب که مونږ وګورو نو چې کله دغه ګناه نه ګڼلی کېږي او تاسو څنګه خبره وکړه چې ماشوم په کور کې چې څه ګوري هغه زده کوي کله چې موږ د کاروبار حوالې سره خبرو وکړو د کور د انکم حوالې سره خبرو وکړو که چېرې کور ته په غلط طریقه باندې پیسې راځي او دغه ماشوم ګوري چې یاره دا خو که انلیګل پیسې دي یا چې کوم دی نو غیر قانوني دي یا ګناه ده حرامې دي او هغې ته چې کوم دی نو په کور کې په دغه حرام نظر باندې نه کتلی کېږي دغه ماشوم چې کله بیا لوی شي یا خو به دې معاشرې ته چې کوم دی بیا نور نقصان هم رسوي.
بالکل دا زموږ خوراک څښاک او رهن سهن لباس دا ټولې خبرې چې کم خاندان کې څنګه وي ماشومتوب نه هغه ماشوم ته هغه شان ته ورکول کېږي نو هغه بیا ذهن دا جوړ شي چې دا ټیک دی. صحیح. که لباس هغه خراب وي، خوراک څښاک د پلار هغه انکم هغه ذریعه او طریقه هغه غلطه وي نو ماشومتوب نه دا وي چې دا بالکل جایز دی. صحیح. نو هغه هغې ته ګناه نه ګوري چې ګناه نه ګوري هغه پرېږدي هم نه. نو لباس کې هم دا خبره پکار ده چې ماشومان له هغه لباس ورته ورکول پکار دي چې هغې د حیا پردې او د اسلامي او د علاقې معاشرې د روایت سره برابر وي. صحیح. نو دغه شان لباس او خوراک څښاک هم هغه ورکول پکار دي چې هغه خوراک څښاک چې هغه حلال وي او د هغې د ماشومانو د مستقبل دپاره ښه وي. یاد ساتئ چې دغه خوراک څښاک د انکم چې د پلار او د خاوند هغه د کور بنیاد دی. صحیح. په هغې باندې د ماشوم چې دی هغه نشونما کېږي. حدیث پاک کې راځي چې یو سړی هغه لوی شوي په حرامو باندې، هغه لباس حرام وي، هغه خوراک څښاک حرام وي، د هغه هر څه حرام وي، که هغه بیت الله ته هم راشي خدای پاک ته لاسونه پورته کړي نو دغه دعا به څنګه قبوله شي. صحیح. نو د دعا د قبلېدو دپاره او د یو انسان د اصلاح دپاره دغه حلال انکم دا بنیادي شیز دی. صحیح. مونږ وروستو معلومات کو چې دا حلال دی که حرام دی، اول هغه کار شروع کو او بنیادي شیز دا دی چې اول ځان پوهه کو چې دا کار جایز دی که ناجایز دی، د دې ګټل د دې ګټه نفع پیسې د دې انکم دا حلال ده که حرام ده، هغې نه وروستو هغه کار شروع کول پکار دی. صحیح. مفتی صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې موږ لم پروګرام کې ټایم راکړو. حافظ احمد صاحب ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ده راتلو. ګرانو کتونکو دا د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې موږ خبره وکړه د اولاد تربیت حوالې سره د دغه ټول پروګرام نه چوڼ هم دا دی چې د اولاد تربیت په والدینو باندې چې کوم دی دا فرض شوی دی او په دې نه بعد دغه تپوس کیږي چې تاسو د اولاد تربیت څنګه کړی دی، معاشرې ته تاسو څنګه چې کوم دی نو عام وګړي ورکړي دي چې په دغه معاشره کې به مونږ څنګه ژوند تیرو او څنګه به مونږ د الله تعالی او د هغه د رسول احکامات منو. په دې باندې دغه خبره باندې زور راځي چې والدینو نه به دغه د خپل اولاد د تربیت حوالې سره پوښتنه کیږي او کله چې مونږ دغه د تربیت وکړو د دغه اولاد په ښه طریقه باندې وکړو نو په معاشره کې هم چې کوم دی هغې یو ښه مقام ترلاسه کولی شي او دې سره سره د الله او د الله د رسول چې کوم قربت دی نو هغه هم حاصلولی شي. د پروګرام وخت سر ته رسي، اجازت غواړو. د الله په امان.